بسم الله الرحمن الرحیم. FM 93 ریډیو دلبر زمونږه د هرې علاقې د خپل आवाज په ذریعہ ډیر لوی خدمت کړی دی او په هر یو دور کې په هر یو سیزن کې چې زمونږ اوریدونکو زمونږ عوامو ته د کومو خبرو ضرورت راغلی دی نو زمونږه د FM 93 ریډیو دلبر 400 په وساطت سره او د دې په आवाज او د دې په غږ سره هغه مسائل حل شوي دي. همدغه شان د FM 93 یو کوشش دی چې زمونږه زیاتره رونه خویندې هغوی د اختر د تیارو دپاره د قربانۍ د مسلو دپاره یو خوا بل خوا منډې تړلې وخي نو هغوی ته FM 93 یو سهولت ورکړی دی چې هغوی د قوم او زمونږ د ټولو اوریدونکو زمونږ د رونو زمونږ د خویندو مسائل د خپل ریډیو په ترو باندې حل کړي دي او لګیا دي حل کوي. د اختر مبارک ورځ چې راځي نو د هغې نه مخکې انسان ته څه هدایات شریعت مطهره د طرف نه ملاویږي. د ټولو نه اول د عرفې ورځ دا مبارک ورځ وي او په دې باندې بنده روجه نیسي نو د عرفې په ورځ باندې روجه الله رب العالمین ته ډیره خوښه وي. د یو کال نفلی قبول شوی روجو ثواب هم ورکوي او ورسره د 2 کالو واړه ګناهونه هم معاف کوي. دې خبره باندې تفصیلی ذکر پرون شوی دی بلکې 13 شپږو ورځو داسې او په دې ورځ چې کوم اعمال دي د هغې حوالې سره وضاحت کیږي تفصیل ذکر کیږي. نن به زه صرف دومره ووایم د عرفې په ورځ باندې تکبیرونه د سحر مانځه نه وروستو شروع کیږي. نن د عرفې لومبنۍ ورځ ده د تکبیرونو او د تکبیرونو آغاز او ابتدا او شروع دا د سحر د مانځه نه وروستو شوې ده. اوس دا تکبیرات دا په هر عاقل بالغ مسلمان بنده باندې واجب او لازم وي. تکبیرونه د نارینه زنانه د هر چا دپاره کم بنده کلی کې مقیم دی یا بنده بهر مسافر دی بنده صاحب نصاب دی یا بنده صاحب نصاب نه دی غریب دی هر حالت کې په هر یو مسلمان دا تکبیرات ویل دا په دې ورځو کې لازم او واجب وي. تکبیرونه آسان دي سګران نه دي لږه توجه او په زړه او په دماغو کې ځای ورکول غواړي. هغه تکبیرات دا دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات دي او دا یو ځل د هر مانځه نه وروسته ویل دا لازم او واجب وي. دا هر مانځه نه سمدستي وروستو یعنی یو بنده فرض مونځ کوي نو چې څنګه د فرضو نه سلام واړی د فرضو نه سلام وګرځئ نو دغه وخت کې که نارینه دی نو په تیز آواز په زور سره دا تکبیرونه وبوئ او که زنانه وي نو په غلې آواز دومره ښکته او پست آواز سره به ووایي چې خپل آواز په خپله واوري او نور څوک یې ونري دومره پست آواز سره زنانه به وایي. تکبیرونه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو ځل د هر فرض مانځه نه وروسته ویل دا واجب او لازم وي. نارینه به م وایي زنانه به م وایي او مالدار به م وایي غریب به م وایي سو قرباني کوي او که نه کوي تکبیرونه به وایي. کلی کې اوسیدونکي مقیم یا بهر تل مسافر هر یو بنده دا تکبیرات به وایي.
د دې تکبیرونو ابتدا او شروع د عرفې په ورځ د سحر د مانځه نه پس وشي او د اختر په څلورمه ورځ د مازیګر مونځ پس چې یو ځلې ووې نو دا تکبیرونو دا سلسله پای تکمیل ته ورسېده. اصل مسله دا ده چې که تاسو نه خطا کیږي چې کومې پورې به وایو نو د عرفې د سحر مونځ نه تر د راتلونکي 30 مونځونو پورې دا تکبیرونه ویل واجب دي. بعضې نارینه یا زنانه هغوی نه تکبیرونه پاتې شي لکه د تکبیرونو هغه وخت نه ایر وي چې د مانځه نه وروستو تکبیر ویل لازم دي نو دا ته نه خیال بل خواطلی پاتې شي هیر شي ته. د تکبیرونو خپل وخت ډیر زیات کم دی. د دې وخت او لحظه تقریبا د سکندونو په مقدار وي. هغه وخت او لحظه د دې کمه څنګه ده وایي چې د فرض مانځه نه څنګه سلام وګرځې لومبنې به بل څه نه کې صرف تکبیرات به وی. که د دې نه علاوه مثال یو بنده د فرض مانځه نه سلام وګرځو او وی چې ما ته سنت پاتې دي یا ماسخوتن وتر پاتې دي یا تسبیحات پاتې دي نه چې دې دا تسبیحات یا دا سنت او وتر وکي نو بس د دې بنده د تکبیرونو وخت فوت شو دا ردنه قضا شو. او چې د دې بنده نه تکبیرونه قضا شو نو دا یو دومره عظیم جرم او ګناه وکړله چې د دې ګناه هغه واجب چې د په ذمه راغلل د هغې قضا عموم د باندې نشته. دغه تکبیرونه قضا هم نشي ویلی نو دا د همیشه دپاره ګناهګار دا بنده پاتې شي. نو تکبیرونه ډیر اهتمام سره او ډیر په توجه سره ویل پکار وي. بنده چې څنګه سلام وګرځي نو د خپل ځای نه پاسي بنا د قبلې نه خپل سینه بناړی او د خپل ژبې پښتو کې خبرې بم نه کوي. دی چې څنګه سلام وګرځي د ټولو نه اولنې کار د بدی چې دی به الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا بوي. دا د اختر د څلورمې ورځې مازیګره پورې دا سلسله جاری بوي. نو نن دا عرفې مبارکه ورځ ده او تکبیرونه د نن نه شروع شوې ده. بیا سباله د اختر ورځ ده. نو د اختر په ورځ باندې نارینه جمعتونو ته د اختر منځونه لاړ شي. بیا د اختر د مانځه نه وروستو خلک د قربانۍ په خدمت کې او د قربانۍ په دې عمل کې مصروف شي. اوس د قربانۍ په دې مهنت کې په دې خدمت کې مصروف کیږي نو دې نه مخکې وړو له د خوشحالۍ پیسې ورکړې وي واړم په پیسو خوشحالیږي چې وړو ته پیسې میلو شي نو دا مور پلار لګیي د قربانۍ د څاروي په خیال او فکر کې مصروف وي. دوی په الاله په ذبیحه کې مصروف وي او واړه بارګرځي نو ځان له رنګ په رنګ کیلونې اخلي. نو دې کیلونو ته تاسو وګورئ خپلې پیسې په دې باندې مه ضایع کوئ. ماشومان چې کمې کیلونې اخلي نو په دې کې مصنوعي او د پلاستیک نه جوړ ټوپک تماچه وي یا داسې نور آلات جدید وي چې د هغې نقل شوي وي پلاستیک کې هغه جوړ شوي وي نو دا په ظاهره د وړو د خوشحالۍ دپاره یو کیلونه لګي چې دا کیلونه ده خو دا اصل کې یو زهر قاتل دی. دې ځای کې زه به تاسو ته یو حدیث مبارک کې یا د فقه اصول بیان کم. زمونږ علما فرمایي وی تاسو د خپلو ماشومانو جنکو کمې چې وړې وي او د لوبو ماشومانې وي دوی د تربیت دپاره دوی له ګوډیانې ورکوي. اوس هغه ګوډۍ ورکول هغه به داسې نه چې اصلي انساني شکل سره
یو شانوالی خوري اسې د مالوچو نه کپړه ډکه کی او سترګې روزي ولا جوړي کی او معمولی په سر ولا تور کرخې راکاږي دی ویښته دي. اوس دې ماشومې جینۍ له د لوبو په دور کې د لوبو په عمر کې دغه شان ګوډیانې ورکوي. دا ماشومان چې لوی شي دوی ته د خپلو بچو تربیت کول او د خپلو وړو چې خپل بچی پیدا شي نو دغه ماشومان به په غېږ کې اخیستل او د دوی خدمت کول به ورته اساني او دوی به په خپلو لوبو کې د ماشوم د پالنې چل زده کړي وي. نو په دې کې دا یو حکمت او مصلحت پروت دی. نګوره د ماشوم چې کله په خپل خړپوسې کوي او لوبې کوي وایي ته وله داسې یو د لوبو آله ورکه چې راتلونکي وخت کې په کار راشي. نو اوس چې زمونږ په اخترونو کې دی ماشومانو لا تاسو مصنوعي ټوپک او تماچه واخلې نو چې د ماشومې جینۍ په ګوډۍ باندې تربیت کېږي وروستو د خپلو بچو په پرورش کې ورته اسانتیا راځي. نو چې یو ماشوم بچي له تا په لوبو دوران کې د لوبو په عمر کې د مصنوعي ټوپک تماچه په ګوتو کې کېښوده د دې ماشوم تا کم رنګي تربیت وکړو. سبا چې دی غټ شي نو د په لوبو کې لونو باندې لوبې کړي دي پلاستیکي ټوپک تماچه باندې لوبې کړي دي. دی چې غټ شي نو بیا به پس پلاستیکي پسې نه ګرځي دی به بیا اصلي ټوپک تماچې ته لاس کوي او واړه خو د وړو چې کم ذهن یو ځل روان شي مقه شان ټول عمر بیا وي نو د خپلو وړو له صحیح تربیت وکړي د ټوپک تماچې د ورکولو په ځای ماشومانو له دغه پیسې په ښکلې تربیت باندې ولګوي. بل یو احادیثو کې ګڼ شمېر دا حکمونه راغلي دي وایي تاسو چې خپل خیر خیرات ورکوئ نو د خپلو نابالغه بچو په لاس دا خیر خیرات د چم ګاونډ کې تقسیموي غریبانانو له ورکوئ. اوس په دې کې مصلحت دا دی چې ستا دا ماشوم بچی د کم سنه او کم عمره په دور کې د صدقې او د خیرات د ورکولو او د الله په نوم باندې د ایثار او د خیرات کولو طریقه زده کی په ورکوټوالي او کم عمره کې د خیر ښېګړې چلی زده کو چې دی غټ شي نو سبا هم بیا دغه شان آزاد مټ چلی د الله د رضا خیر خیرات به دیم کوي دی هم نیک عمله جوړ شي. نو چې دغه احادیث او دغه د شریعت احکام ځان ته مخکې کړي نو بیا دې وخت کې ته نظر وکړه چې ستا د ماشوم بچي د نیازبینتوب د وجې نه پیسې ورکړي او پلاستیکي ټوپک تماچه په لاس واخلي نو دا تا کم رنګي تربیت او تا نه شریعت څه غوښتل او تا د شریعت د پاره څه وکړل. نو د خپلو وړو ډیر خیال وساتئ او د دوی دا کمې پیسې چې تاسو د دوی د خوشحالۍ باعث ګڼئ نو دغه پیسې دې وخت کې د دوی خوشحالي ده او راتلونکې زندګۍ کې ستا او ستا د خاندان او بیا د خاندان نه بهر په چم ګاونډ کې یو لوی زهر دی چې دا خورېږي نو د دې نه ځان ساتل پکار دی. د اختر په ورځ باندې خلک قرباني کوي نو د قربانۍ صحیح طریقه هغه به زه تاسو ته وښیم چې تاسو دا څاروي را پرځوئ نو دی په داسې طریقه خلک راغورځوي چې بیا د لکۍ نه او د ښکرو نه او د سر او د خپو نه نیولي او سورلکۍ پې اړی تاوی را تاوی راکاږي نو که فرش یا ځمکه ستغه وي نو د څرمنې نه خورګونه لاړ شي زخمي شي نو تاسو د قربانۍ څاروي ته تکلیف ورسوئ نو مسنون طریقه کم زده کړه نو د قربانۍ د څاروي تکلیف ته رسولو نه به تاسو هم بری شئ قربانۍ څاروي ته به بیا تکلیف نه رسي. لومړنی به شمال او جنوب وپېژنو. انسان چې قبلې ته مخکې نو د ده ښي طرف ته شمال دی او ګس طرف ته جنوب دی. بنده چې دا قرباني دا د نارینه او کار دی نارینه قرباني کوي سړی دی ذبیحه کوي څاروي حلالوي او دا مړ سړي خخی او دفن کوي. نو که ستاسو خیالي زه به د خپلو اوریدونکو کې نارینه ځان ته متوجه کړم زمونږ نارینهو ته دا یو پیغام زه رسوم چې کله تاسو خپل مړی دفن کوئ او قبر کې خور و لحد کې ایږدئ نو تاسو د دې مړي سر کم طرف ته کې او د مړي خپې کم طرف ته کې
ظاهره خبره ده زمونږ په دې علاقه کې د مړي مخ قبلې ته وي، سر شمال ته وي، خپې جنوب ته وي. او اوس دې وخت کې چې دا کم بنده دا مړی اږدي دا لحد کې ورکو شوی دی او دا مړی غیږ کې اغیشتی دی اږدي یې نو دا چې څوک ژوندی دا مړی یې لاس کې اغیشتی دی نو دا ولاړ بنده د ده نورخاته تشاوي قبلې ته مخي او په دواړو لاسو کې مړی نیولی وي. او همداسې به تاسو د څاروي د راغورځولو طریقه هم زده کې، څنګه چې د مړي سر شمال طرف ته، خپې جنوب طرف ته دي، مخې قبلې طرف ته دی، او بیا چې دا څوک یې لحد کېږدي د ده مخ قبلې ته دی، نو هم په دې طریقه باندې د قربانۍ د څاروي د راپرځولو اسانه طریقه زده کې دغه چل باندې راوغورځوئ. نو اسانه طریقه دا ده چې کله د قربانۍ څاروي راپرځئ نو دی به داسې پوزیشن کې اول ځان ته ودرې چې د ده سر طرف دا شمال طرف ته راشي او د لکۍ والا اړخ شا طرف دا جنوب طرف ته راشي او بیا ته ورته قبلې ته ودرېږه او قبلې ته شا کا. د دې څاروي خپې وتړه، نو چې د څاروي له د خپې وتړلې نو ستا خو څاروي ته مخ د قبلې ته شا ده، نو ته دا پړې خپل طرف ته یعنی قبلې ته دا پړې راکاږه، نو دا څاروي به داسې پریوزي چې د ده د ملا تیر به نورخاته طرف ته راشي، دا مخ او اربوز به قبلې طرف ته راشي او څلور واړه خپې به هم قبلې ته خوري شي. په دې ترتیب باندې چې تاسو څاروي راوپرځو نو اوس دا مړي چې څنګه تاسو په لحد کې ږدئ نو دا څوک چې قبر کې سپاري نو د ده مخ هم قبلې ته نو تم راشه څاروي د قبلې ته راپرځولې دی، خپې قبلې ته دي او د ملا تیرې نورخاته طرف ته دی، نو اوس ته راشه د څاروي سټ طرف ته ودرېږه نو ستا مخ به قبلې ته راشي او دغه وخت کې ګس لاس باندې د څاروي په مرۍ لاس کېده او ښي لاس باندې چاړه وچلوه، د څاروي په مرۍ چاړه راکاږه او دغه وخت کې تکبیر ووایه بسم الله الله اکبر. دغه وخت څاروي ذبح شو. دا په سنت طریقه باندې دا کومه نقشه ده دا ډېره په ګرانه زده کېږي، ما ډېره په مشکل باندې ډېر په محنت باندې دا نقشه ځان ته اسانه کړه او تاسو ته مې پښتو کې ډېر په اسانو ټکو سره بیان کړله، نو امید دی چې تاسو به دا ترتیب زده کړی وي. څاروي چې ذبح شي بیا غوښه چې کله بدن د څاروي یخ شي نو سپینې کې غوښتې وباسئ، سرمن یو خوا، اډوکي بل خوا، غوښې بل خوا، سر بل خوا، نو دا بیا تقسیمیږي. نو دا ژوندي بندیان دوی یو بل له د اختر په ورځ باندې غوښې لیږي، تحفې تحایف لیږي. نو په داسې حالاتو کې زمونږ مړي زمونږ نه هغوی هم تحفې غواړي، نو چې زمونږ مردگان زمونږ نه تحفې غواړي نو ژوندو له خو تا غوښه ولیږله یا بل څه شی د تحفه ورولېږله یا څه روټۍ پروګرام دی وله وکړه، خو ته به مړو له څه تحفه لیږي، حالان کې مړي هم درنه د خپل خاندان وي که پردي وي دا درنه تحفې تحایف غواړي. نو دوی له تاسو تحفې تحایف چې لیږئ نو دا خوراک کاک د نه دا مړي نه غواړي او نه ورته رسي، بلکې چې کم خیر خیرات صدقاتو کې د هغې صرف ثواب ورته رسي. نو د اختر په ورځ د مړو له خپل خاندان کې چې څومره مردګانې یا پردي مړي وي هغوی له تحفې او ډالۍ ولیږئ نو څنګه به لیږئ. د دې محنت دپاره او د دې حدیث او د دې مسلې دپاره د مړو دپاره چې دوی ته هم څه فایده ورسي ما ډېر کوشش وکړو. یو حدیث مبارک ګوته له راغی. حدیث مبارک کې دی چې د اختر په ورځ باندې 300 ځله سبحان الله وبحمده چا اوي او دا یې خپلو مړو ته وبخله، نو د دې مړي چې دا کوم مړي ته وبخله نو د دې مړي قبر ته 1000 قسمونه د نور او د برکتونو ورسي.
دغه مړي ته په لحد کې زر قسمه انوارات ملو شي. اوس دا زر قسمه انوارات څه شي دی؟ لکه تاسو کله چې میلمه راشي او تاسو ورسره ډېره مینه نو په ټیبل باندې هغه ته مختلف طعامونه مخې ته کېدی نو خوراک دپاره رنګ په رنګ طعامونه نو بیا هغه میلمه په دې دومره خوشحاله وي میز یې راته د خوراکونو نه ډک کړی په میز باندې خالي ځای نو هغه په دې خوشحالېږي. نو همدغه شان ستا په دې 300 ځله وظیفې باندې دغه مړي له قبر ته الله پاک 1000 اقسام د انوارو اولیږي او دغه رنگ په رنگ اقسام وي د نورونو. اوس دا بنده چې دا چا دا وظیفه بخلې ده نو د ده په برکت خو د مړي لحد ته ورسېده. اوس که د یو مړي ته بخلي نو یو مړي ته او که ټولو مړو ته بخلي نو ټولو مړو ته زر زر قسمه انوارات ملو شو. او دا چا چې وظیفه ویلې ده نو د دې بندم بیا قبر کې دغه انوارات انتظار کوي چې دی وفات شي او لحد ته ورسي نو دغه زر قسمه او کمې چې څومره مردگانو ته بخلي د هغې مجموعه د ده په قبر او لحد کې د ده انتظار کوي هلته ورته ملو شي. دا کم الفاظ دي سبا د قربانۍ نه فارغ شي نارینه وي زنانه وي او که د قربانۍ نه مخکې وي چې څوک یې کولی شي نو 300 ځله د اختر په ورځ باندې سبحان الله وبحمده دا وظیفه وکړي او خپل اهل اسلام مردگانانو ته وبخې الله به ټولو ته د دې برکت ورکوي. اوس دا الفاظ یو ځل درته بیا وایم سبحان الله وبحمده د دې نه زیاتې الفاظ حدیث کې نه دي راغلي. کوم چې نور الفاظ دي هغه نور حدیثو کې دي خو هغه د اختر دروازې د وظیفې په طور نه دي هغه هسې نور وظایف دي. تاسو به د اختر د ورځې 300 ځله چې کوم وظیفه کوئ سبحان الله وبحمده به وایئ او دا 300 ځله وایئ مړو ته وبخئ. د اختر په ورځ وظیفه مو شوه او قرباني مو شوه نو بیا د قربانۍ د څاروي بعضې څیزونه دی چې هغه به خیر خیرات به وکړي او بعضې څیزونه د سنبالولو دي او بعضې پډیران د غورځولو دي. لکه د دې څاروي چې کم پیټار دی په هغې کې کلمې دي او په پیټار کې دننه کم ګند دی نو دغه ګند دا د سنبالولو نه دی دا د غورځولو دی. نو دې ځل بلکې هر ځل زمونږ د علاقې چې کم کمیټې والا وي هغوی دا یو محنت کوي او زمونږ د FM 93 په ترو باندې هغوی خپل فون نمبر هغوی ورکوي او بار بار تاسو ته نشریاتو کې ذکر کیږي چې په دې نمبر باندې تاسو رابطې کوئ او کوم چې د قربانۍ د څاروي فضلات وي او کوم ګند وي او هغه ستاسو نابسي پډیران د غورځولو وي نو هغه هر څوک بې ځایه مه غورځوئ. نو دې ځل هم تاسو به نیوز کې اورېدلی وي او زما ورور سلمان شاه صاحب اوس به هم تاسو سره مخاطب شي خبره به وکړي هغې به هم دا ووایي چې کم نمبر تاسو ته درکړی شوي دي هغې نه تاسو استفاده واخلئ او کوم چې د قربانۍ زیاتي سامان څیزونه دي پډیران د غورځولو نو هغه بې ځایه مه غورځوئ. کم ځای چې مقرر کړي کمیټې والا یو اجتماعي دغه خزل او دغه ډیران یو ځای کې راټول کې نو کمیټې والا به بیا ګوره ستاسو اختر د په خپلو خوشحالو کې مصروفه یې هغوی زمونږ د عوامو د زمونږ د خواصو زمونږ د علاقې زمونږ د صفایۍ پسې لګیا دي زمونږ د صحت د خاطر خپل اختر یې په ځای پریښي وي او هغوی لګیي دا ګند راټولوي. دا ګورې زمونږ د معاشرې محاسنې دغه محسنین دي دا احسان کوونکي دي مونږ سره ښه کوي نیکي را سره کوي نو تاسو به مهرباني کوئ دا ګند ګدام دا به بې ځایه نه غورځوئ کوم ځای چې مقرر شوي هلته یې وغورځوئ دوی به بیا راشي په ښکلې احسن طریقه باندې دغه ګند به اوچت کړي داسې ځای ته به یې ورسوي چې تاسو ته به د هغې نه بیماری وبا هغې نه محفوظ او حفاظت میلو شي. الله پاک دې وکړي چې زمونږ د کمیټې ملګرو سره هر قسمه تعاون شریک شي زمونږ ټولو اوریدونکو چې کومې خبرې اورېدلې دي الله دې پې ټولو له د عمل کولو توفیق ورکړي. جزاک الله ډېره زیاته مننه او تر ډېره حده پورې ډېرې ښکلې خبرې وشوې. تاسو به چې هم څکې دمه به هم شئ او زه به د کالز چې کومه سلسله را هغه د ټلیفون لیکه د هغه به ستاسو په اجازت سره شروع کوم. جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریډیو نه قربان لږ لرې شئ نو صحیح شو اوس هم صحیح نه دی خو صحیح به ورته ووایو څه تپوس کول غواړې؟ ما دا تپوس دی چې چا سره 60,000 روپۍ هغو قرباني کېږي او چې
چې نه کېږي په بیا هم چې وکړي بیا ثواب یې کېږي او که نه صحیح دی جی چا سره چې صرف 15,000 روپۍ وي او نور ورسره هېڅ هم نی نو دا بنده غریب دی قرباني پې واجبه نه ده او که دوی نفلي وکړه نو بېشکه ثواب ورته میلاویږي صحیح ده دغه جواب دی مطلب ٹھیک شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سلامونه مفتی صاحب ډېر سلامونه وعلیکم السلام ډیر مننه احمد الله خبره کوم نا ګمان مفتی صاحب ته وایي دا خلک دا کټونه واچي دنه د احتیاج د غواګانو د مول د غواګانې کوي او دا هغه مقدار تاسو کوي دا بیا خلک ګناهګاری نه صحیح غالبا چې دوی دا خبره کوي چې یاره کم مړی په خاندان کې شوي وي نو ړومبې اختر نو خلک ورله بیا دوال او هیحات او غم له راځي نو دا د ګناه عمل دی او دا بدعت دی دې نه ځان ساتل وکړي چا کره مړي شوي نو د اختر پر ورځ وکره غم مه تازه کوئ مه ورځئ صحیح دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څوک خبرې کوي د چرته نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو پروګرام لرئ بالکل لا یو د ناس یو ریډیو کې جی حاجی موږ د مسلې تاسو کوو د سليمان شاه صاحب نه وای دا زمونږ په مواسسه کې سبا د خبره د ګردش کې کنه چې کله خلک قرباني نه کوي یاره وي تاسو کوشش کوئ چې دې کسب کې والي چې موږ او داس کوي او پیسې آرام نه یو څلور ډېر خبرې مختلف دي خو زه دا یو خبره کوم چې سړی د مسلمان دی کلمې نه کنه مونږ نه کوي نور کان اسلام کې په انسان دې کمزور دی نو تاسو څه مشه نو سړی موږ او داس نه کوي یا کله نه کوي یا پیسې دې آرام ده او هغه قرباني کې څه وایي آیا قرباني ته تاسو نه ورځي ریډیو وره ها کم بنده چې مونږ کوي یا نه کوي نو دغه بې نمازی نو دې که قربانۍ څاروي کې عیسی اخلي نو قرباني کیږي او د ټولو عیسهدارو کیږي خو که کوم بنده دی چې دغه آمدن حرام وي نو حرام چې ټول آمدن پلیت او حرامي نو د قرباني خپل هم نه کیږي که کوي او که چا سره عیسهدار شو شرکت یې وکړو نو د هغې ټول عیسهدارو قرباني هم نه کیږي صحیح دی جی السلام علیکم आवाज हम ډیر کم راځي زه بدل کې سره ډیره گزارې وکړه څوک خبرې کوي چرته نو څه تاسو کوي الله خبرې کوم کنه مفتی صاحب دا حالت سلام کوم بیا بیان کی وی جان الله دې پر لګ په دې باندې تو خبرې وکړه دا نو څه په کوم د تیری د خپل بیا اختر په ورځ دې باندې خبرې وکړه صحیح ده بده من خبره هم کړه دی سوي دی هم دغه وای چې دا د مړو والا کوم خبره ده چې را مړو دواګانو دا خبره شو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشاله او سرور څوک خبرې کوي د چرته نه یو خو تاسو ته خبرې کوم حضرت علی چرته دینه خاجي حضرت علی صاحب څه تاسو کوي او اول خو تاسو ته سلام کوم بیا مولانا صاحب ته ډېر سلامونه کوم وعلیکم السلام ډیر مننه مونږ ته د دې خبرې وضاحت وکړي چې مطلب دی چې څاروي کې نو هغه یو څو کلو نو قرباني کیږي او چې څو کلو لکه قرباني کیږي چې لکه څومره عمر صحیح دی تاسو که په غوا یا میخه باندې یا سنډا یا غوی باندې قرباني کوي نو د دوی عمر 2 کاله شرط دی د 2 کالونه که د میخه سنډا د غوا او د غوی عمر راکمي نو که یو ورځ هم راکمو قرباني پې نه کېږي که په ګډ او په چیلي باندې قرباني کوي نو د چیلي عمر کال پکار دی او د ګډ عمر د کال نه که راکم وي خو د کال ګډو کې پرېږدي او پکې یو شان ښکاري پته نه لګي نو بیا پې قرباني کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دې خبرې کومه بڑا ډیر نو ورو تاسو سلام او مولانا صاحب سلام وعلیکم السلام ډیر مننه څه تاسو کوي تاسو سلمان شاه روزه کوم کنه یو والدین دی او دی خپل یو بچی دی آس کنه د سنا فرمانه په وجه باندې او د تاسو چې بهر قرباني ونیسي د نو دی کې والدین د پاره دی کې یو د نیوي کنه د مور پلار د پاره صحیح دی یو بچی د مور پلار نافرمانی خو بیا هم د خپل مور پلار د پاره قرباني کوي نفلی نه بالکل پساروي کې نفلی عیسی دی نیویش جزاک الله جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام قربان څوک خبرې کوي د چرته نه جی مولانا صاحب زموږ تاسو ته چې اختر د دریم ورځې پورې قرباني کیږي او بیا په ټیم پورې کیږي او موږ سره بیماران دي د دواري مرته دا قرباني مسله دی چې د اختر په لومبۍ ورځ باندې قرباني دا ډېر افضله بهتره وي
کچانه د څه عذر په وجه باندې یا چا کره غم وشو د هغې په وجه یا داسې بل څه مصیبت راغی او د دوی نه قرباني فوت شوه د لومبۍ ورځې نو په دویمه ورځ دي وکړي. کله چا نه په دویمه ورځ هم قرباني فوت شوه نو په درېیمه ورځ نور پرېوتو نه مخکې قرباني دي وکړي. دا به وشي. بیماران دي وکړه الله دې ورله شفا ورکړي. صحیح دی. جی عبدالله ماجوکین السلام کوي. وعلیکم السلام. ډېره مننه. 09 شپږ 5 0 9 3 باندې ستاسو کالونه شاملو د غټ اختر حوالې سره تاسو ته پوښتنه کولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ سبحان الله خبرې کوم د میچنۍ څپري نه. ښه څه تپوس کوئ؟ جی 3 لکه روپۍ قرض دی او کور یې خپل دی که نه او یوه نیمه تلکه علی دی خو لینګور دی چې ده باندې قرباني کېږي او که نه کېږي. صحیح دی. د انګور سره یو نیمه توله سره زر دي او په انګور باندې قرض وغیره نه وي نو انګور مالداره ده دا به قرباني کوي او کور پکې شرط نه دی چې د چا خپل کور دی که پردی که خپل کور وي نو په خپل کور قرباني نشته. دوی وی چې په موږ 3 لکه روپۍ قرض دی نو په دوی باندې قرباني نشته. صحیح دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور आवाज د ډېر کم راځي. لږ ځای بدل که وړقه راوړقه نو. وعلیکم السلام. هارون بھائی څه تپوس کې؟ د اختر مانځه بیان کې کېناستله دوی دا سوال نه دی. دوی وی چې د اختر د مانځه طریقه بیان کا نو دوی د مهرباني وکړي او ریشاوې ماله خفګان راشي خو 2 سیزونو ته ګورم چې اوس زما خفګان زیات دی غوسه نو زما پې غوسه غالبه یو خفګان کم وي. چې دوی وی چې موږ ته د ریډیو په ترو باندې د اختر د مونځ طریقه زده کو نو دوی کې دا ولې سوچ نشته دا احساس نشته ولې دا امام صاحب دا نه بیانوي څه دوی دې نه پیسې هم نه غواړي. پیسې څه ورکوي؟ ډېر معذرت سره زما مقتدیان به موري 1500 روپۍ تنخواه ورکوي. دا هغه کوم متل دی پښتانه کوي چې بلا جومات ته نه ځي او مولا د جومات ته نه روځي نو دوی به جومات ته ځي نه مسله ده دوی نو دا بېخونده خلک دي. دوی له پکار دي چې د الله نه ویریږي. تاسو چې کمې مسلې دلته تپوس کوئ نو ما کې څه کمال نشته چې زه درته بیانوم. دا ستاسو امام صاحب د دې ټولو خبرونو خبر دی. زیاتره ستاسو امامانو نه مونږ زده کړه کوو خو تاسو مهرباني وکړئ خپلو امامانو له خواله ورشئ هغوی سره کښېنئ د اختر مونځ له لږ په وخت لاړ شئ بیا به هر څه زده کړئ. بل دا چې اسیم سړی علماء کرام سره کښېني نو فایده ده. کښېني ورسره د هغه د بچو تپوس وکړي د هغه د بیمارۍ تپوس وکړي د هغه د صحت د کپړې جامې تپوس وکړي. خو بس الله دې رحم وکړي نو دا ټلیفون سره خوړل احسان شوی دی او دغسې دوری د علماء کرامو له خلکو ډېره ده. الله دې رحم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاص تاسو ټلیفون کال چې کوم دی ډراپ شو ډېر زیات شور په دې ټلیفون کې راځي نو ما ته پته نه لګي چونکې را روان شپه چې کومه دا دی کې هم د باران ویلی دی نن هم باران ورېدلی دی بېګام شوی دی نو لاین کې به هم څه مسله وي خو لاین زموږ ډېر زیات بیزي دی. زمونږ کم خویندې اوري زمونږ کم وروڼه پروګرام اوري نو هغوی ته یم چې تاسو به خپل لوکیشن موږ ته ځکه ښایي دا راته وایي چې موږ د باړې نه خبرې کوو د چارسدې نه خبرې کوو د مردان نه د پېښور نه د نوشیره نه یا د ممن ضلعې نه هر چېرته نه چې خبرې کوئ نو مهرباني دا کوئ چې ځای ښایي چې موږ ته پته لګي چې دغه علاقه کې زمونږ د دلبر ریډیو اواز څنګه درځي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورورو څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ سلمان شاه صاحب له خطري خبرو کوم د پړانګو نه ستاسو لین کې مسله ده ځکه د اورېدونکو د یو قسم اواز نه درځي. ښه تاسو ته د یو قسم اواز نه درځي؟ د یو قسم اواز هم نه راځي. ډېر تاسو چې ورته زه او دې بدل ته اواز دې نه راځي نو معمولي اواز وکړي کني اواز نه اورېږي. په ریډیو د اورېدونکو چې کوم اواز دی مطلب تاسو وایئ چې هغه نه راځي. صحیح ده. زمونږ پروډوسر صاحب به زمونږ اواز اوري هغه به ما ته لږ اشاره کوي چې زمونږ کالران چې کوم کالونه کوي نو آیا زمونږ د ټلیفون اواز درځي که نه درځي نو ما ته به لږه دومره چې ما ته به لږ بهتره پته ولګي او زه به پوه شم چې آیا زما چې کوم خلک کالونه کوي نو د هغوی اواز بهر زمونږ په ریډیو نشر کېږي که نه نشر کېږي نو ما ته به دومره چې لږ اسانه بشي. السلام علیکم. خجی 091 65 15 093 پروګرام د غټ اختر د قربانۍ او د هغې د مسایلو حوالې سره تاسو ته دلبر ریډیو FM 93 400 وړاندې کوي. زه سلمان شاه ستاسو بچی ستاسو ورور او محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دی هغوی سره به خبرې اترې کوو
کوشش به دا کوو چې ستاسو کوم سوالونه دي، کوم میسجونه دي، کوم پیغامات دي، په هغې تاسو موږ ته کالونه کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ زه جاوید اخندزاده فرانکو نه خبره کوم. ښه جي. زه مفتي صاحب ته تاسو ته سلام وایم د کومې نه. ډېره مننه. وعلیکم السلام. او بیا عرض کوم صاحبه چې دا خلک لګیا دي، څوک چې ما سره 15 لکه شته قرباني وکم او که نه، څوک 3 لکه شته وکم او که نه. دې ته زه دا یو میسج ورکوم چې د ابراهیم علیه السلام خپل زوی حلاله او یو پیغمبر یې ورته حلالېده، الله مهرباني وکړه او ګړی حلال کړو. چې تاسو په دې سیس کې دا په یتیم مه کوئ چې یاره موږ څنګه چې قرباني وکړو که نه، ما سره پیسې شته که نه، او داسې ټولې خبرې کوي. صحیح ده. جزاک الله. جزاک الله. ډېر ښکلی ډېر ښکلی پیغام یې ورکړ، ډېر زیات ښکلی. مننه کوو جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خبرې کوئ؟ تاسو ریډیو مې لو کړی دی؟ ریډیو مې لو کړی دا د استاد مې تپوس کړی د مسلې. ښه جي ووایئ. مسله دا ده چې مثلا یو سړی هغه قتل وکړو او بیا هغه د هغه وارثان چې کوم دي هغه یې رضا کړل او یې وبخښه. نو چې دی بخښه نو الله پاک هم دې وبخښه که دا پکې چا چې قتل وکړو الله دې دې نه ټول مسلمانان وساتي. چا چې قتل وکړو نو د دغه مړي وارثانو که دغه قاتل وبخښه نو د دنیا سزا ورته په دې بخښنې باندې معاف شوه، او کوم چې د قتل د آخرت عذاب او سزا ده هغه کلم الله نه معاف کوي، هغه به آخرت کې خامخا قاتل ته الله مخ په مخ پخپله ورکوي. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جي؟ د الله کرم دې ورو څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ جی ما مفتي صاحب نه تپوس کولو چې 1 لک روپۍ قرضدار یم او خپل سره مې یو څو لکالې دی، نو په ما باندې قرباني کېږي او که نه؟ پوه شوې دي تاسو؟ پوه شوم. 1 لک روپۍ په دوی باندې قرض دی او زما وایف سره وایي 1 توله سره زر دی، نو دی په خپله غریب دی او د کور والا چې دی نو هغه 1 توله سره زر باندې مالداره ګرځي، دا به قرباني کوي. صحیح ده. تاسو ته هیډفون کې د ټلیفون د کالر اواز درځي؟ بلکل زه هغه اورم. ټیک شو. بس بیا خبرې وضاحت کوم. بعضې ځایونو کې د سیګنلو مسلې نو په دغې به خاطر نه درنوئ او زمونږ پروګرام دلبر ریډیو 400 وړاندې کوي. نن چونکې د عرفې ورځ ده نو زمونږ مقصد ده چې مونږ ډېر پروګرام وکړو ستاسو په اړه کې که چېرې اسلامي سوالونه دي. ظاهره خبره ده چا سره چې پیسې نو زه اکثر دا خبره کوم ملګري دې پې خفه کېږي نه چې چا سره ډېرې پیسې وي نو د هغې سر خوړلې دا زړونه ډېر واړه واړي. نو اکثر دا زنانه ما لیدلې دي سره ډېرې پیسې وي، پیسې یې بچ کړي، خصوصا کالي ورسره ډېر زیات دي یا ښې کپړې ورسره زیات تري یا دې نه علاوه نغدې پیسې ورسره، خو بیا د چا اړه کېږي نه چې د نغدو پیسو نه پیسې راوالي یا کالي په سر باندې د چا نه قرض راوالي او په هغې قرباني وکړي. نو د هغې څومره سخت وعید دی هغه سلیمان شاه صاحب په هغې باندې خبرې اترې وکړو. زموږ مقصد دا دی چې تاسو ته یو ښه پیغام در رسي. تپوس مې دا دی که چېرې یو انسان جمع سره مونځ چې کوي نو هغې کې لږ تکبیرات په اسانه ویلی کېږي او خلکو ته پته یا یو سړی مونځ کې لم لیټ شو تکبیر ترې نه پاتې شو تکبیرات یې ونه وي نو هغې به څه طریقه کم بنده چې د جمع سره مونځ کوي نو دی به هم د جمع نه چې څنګه سلام وګرځي سمدستي به تکبیرونه په زوره یو ځل وایي. صحیح. او که ځان له مونځ کوي نو هم تکبیرونه به یو ځل په زوره وایي. دا د زنانو لپاره په سلو آواز دی، نارینو لپاره په تیز آواز دی. که چا نه غونډ مونځ قضا شو نو چې کله مونځ دغه قضا کوي نو هغه مونځ پسې به دی دغه تکبیرونه هم وایي. دا خبره وه. صحیح جي. 091 65 15 093 پروګرام تاسو اورئ د قربانۍ خبرې او د هغې مسایل حوالې سره چې ستاسو څه سوالات دي ستاسو څه کوېسچن وي نو تاسو موږ ته ویلی شئ په ټلیفون باندې 091 شپږ 50 093. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څه تپوس کوئ؟ سلیمان شاه خبرې کوئ؟ زه سلمان شاه یم. سلیمان شاه صاحب را سره موجود دی. تاسو به څه تپوس کوئ نو کې؟ زه کاسري نه خبرې کوم. زما د ګړو نیا ده که نه، او د هغې نه ډېر زیات لمونځونه مخکې پخوا قضا شوي دي. ښه جي. نو هغوی وي چې زه لکه اوس ټول لمونځونه لکه کوم ټایم کېږي هغه لمونځ سره نور لمونځونه کوم نو دا سهار لمونځ په هغه ټایم کېږي که نه؟ صحیح. د ریډیو اورئ ښه؟
کم خلک چې د خپلو منځونو سره د قضا منځونو نه یو منځ کوي نو که دوی د خپل ساري منځ سره یو زړې زمانې قضا منځ کوي نو د سار منځ نه مخکې یا وروستو کې کوي نو کېږي صحیح د 091 65 15 093. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ ان شاء الله زه د 420 نشته خبرې کوم جی. ښه منګه یو میخه جی اغشتې ده په 15 کسه باندې نو اوس که دې وخت کې پکې بل ورک نه کوم نو ګناه نه پکې کېږي کېږي. صحیح دی جی. یو بنده میخه په یوازې واغشته او په دې نیت چې یاره زه به دا ټوله حلالوم او دې مالدار او دې غریب نو یعنی د مالدارۍ په وجه په چا قرباني لازمي او دې په څلور یا په 15 کسه واغشته یا په یوازې واغشته نو که بیا پکې نورې صدار راځي نو اجازت شته ورته که راشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له وخت خیر دی؟ خیر دی جی. څه تپوس کول غواړئ؟ مفتي صاحب دوا سلام وایو بهترین شتمني دوا کې مې لګیان ان شاء الله او دې جمع خبره کوم زه یو 7 لک روپیا قرضدار یم خو کاري مالي نشته چې مې قرباني کېږي کوي کېږي. صحیح د ریډیو ووري کم بنده سره کور کې زیاتی ساز و سامان نه کالی وغیرہ نورم سنوي او 10 لک روپیا قرضداري دی غریب دی د قرباني نه کوي. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. لګي زور سره خبرې وکړو تاسو څه تپوس کول غواړئ؟ وعلیکم السلام. تاسو आवाज راځي څه تپوس کوئ؟ ډیر زیاته مننه. 091 65 15 093 زما خويندې زما رونه کوم ملګري چې د قربانۍ والي سره د تکبیرات والي سره د خپل دینی اسلامي مسایل والي سره تپوس کوي نو کولی شي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ له منچا صاحب څنګه ورته د الله کرم دی الحمدلله. مفتي صاحب ته سلامونه. تاسو ته سلامونه. وعلیکم السلام. جزاک الله. الله عمر کې خیر برکت ته ټول واچوه. امين. شیر په دې صاحب خبرې کومه. خجي خاخه جی صاحب. موضوع خو په قربانۍ او په تکبیراتو باندې نه خو یو سوال جواب پکې راته شوی دی او ډېر ورځې وشولې نو ما یې دا ورته پوښتنه کومه. جی صاحب وایي مور او پلار نه جوزي جدا شي او بیا مطلب دا دی چې مور او پلار په دې دوران کې مړ شي او مثال خبره مور پاتې شي او هغه جدا او هغه سرکاري نوکري او بیا مثال خبره هغه ته پنسن ملو شي. نو مفتي صاحب ته دا وایم چې آیا د دې مور په دې کې د پنسن حصه مې کېږي یا نه کېږي؟ تاسو پوه شئ. پلار وفات شي که دا زوی وفات شي دا سوال دی له وضاحت. د پلار او پاتې خو بیل دي په دغه کې بیل مخکې نه بیل شوي دي. مخکې نه بیل دی او جدا هغې نه وروسته هغه بیا نوکري کړې ده بیا مور یې پاتې شوې ده او په بیله کې هغه ته بیا دا پنسن ملو شوی دی. مور په کې څه ورسره کېږي؟ صحیح ده. دوی اوس هم وضاحت ونه که خبره مجمله کې پاتې شو چې دا پنشن د دې زوی دی او که د پلار دی چې راځي. زه بله یو خبره کوم. ابل ورځ دفتر ته یو زنانه راله جی وایي چې یاره سلمان شاه سره ملاویږم ما تعلق ټلیفون وکړه زه رالم کېناستم ورسره هغې وایي چې زما مور پلار دواړه مړه دي موږ دوه رونه دوه خویندې یو یا درې رونه دوه خویندې یو وایي چې زما کشره خور پیغله چې موږ سره په شریکه په کور زما رونو سره اوسېده اوس پنجاب کې واده شوه ټیک شو زما پلار په سکول کې استاد و د هغه پنشن زما د رونو د کشرې خور ته راواړو ټیک شو جی زما مور پلار دواړه مړه شو او خور مې واده شوه په پنجاب کې اوس زما خور راځي او 10,000 روپۍ پنشن اخلي او زه د دې مشره خور یم زما خاوند معذوره دی بیمار دی په کټ راته پروت دی زه غریب یم زما واړه واړه بچي دي نو آیا زما په دغه پنشن کې څه کېږي او که نه کېږي ما دې خور ته وایي چې خیر دی خورې 10,000 روپۍ میاشتې مال راکوه مور پلار مړه دي رونه م غریبانان دي موږ دوه خویندې یو نو زه وایم چې د ده دا مسله به کیدی شي چې داسې خبره که چېرې وي دواړه مسلې غالبا چې خپلو کې پوله په پوله دي خو معمولی فرق پکې شته ستاسو چې کومه مسله ده نو دغه صورت کې د مسلې جواب دا دی چې دا کمې پیسې راځي هغه که د پلار پنشن دی او که د مور پنشن دی نو هغه د بچو ته ټولو ته پکار دی چې ملو شي صحیح خو زامن وي چې موږ نالو چې زامن نه اخلي نو دا د دوه خویندې وي یا هر څومره چې وي نو چې په اتفاق سره نو پکار چې تقسیمو کې چې نیمه د یوې نیمه پیسې د بلې خور شي او کنه اتفاق پکې نه وي نو قانون چې کم ځای کې وي نو زموږ سیستم اکثر خطا وي لکه عموما مسله دی چې دا د ټولو بچو دپاره شي
کومه چې مور ژوندی وي نو بیا دا پنشن دا حکومت د خاوند وفات شوی دی نو د د کونډې ښځې له دې دپاره ورکوي چې ستا خاوند زمونږ په محکمه کې ملازم او اوس هغه وفات شو نو ستاسو خو نوره ګټه وټې د څوک شته نه پاتې نه شو نو دا دې زنانه ته حکومت ورکوي چې هغه بچي چې هغه کامیابۍ ته لا رسېدلي نه چې دا زنانه په خپل هغه ناکام بچي کامیابۍ پورې ورسوي او دغه خرچې پې وکړي نو د دغې ملګري تپوس چې کومو چېرې یو زنانه ده بیا هغې د خاوند پنشن راځي نو دغه پنشن دا به د زنانه اخلي او که نه هغه زوی به اخلي نو چې زوی یې ته بیل دی یا که یو ځای دی خو دا پنشن دا د حکومت یې ورکوي د کونډې له نو چې کونډې اخلي په کاره چې هغې په د خپلو بچو لګوي او په خپلو ضروریاتو لګوي دغه د دې د مسلې جواب شو. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ مجاهد حسین خبرې کوم د باجوړ نه. مجاهد بھائی زمونږ اواز د ریډیو دغلته څنګه درځي؟ ماشاءالله ښه صفا راځي د سلمان بھائی. شکر د ډېره مننه. څه تپوس کوئ؟ ما ویل زه مولانا نه دا تپوس کوم چې زمونږ سره 25,000 روپۍ دي په دې خو وزیان کېږي که نه؟ تاسو سره کالې پترې ګاډي بزنس نور څه شته؟ نه نور تر نشته. صحیح د ریډیو وورئ ښه. 25,000 روپۍ چا سره یو نور سم نه وي دا بنده غریب وي قرباني دې نه کوي. جزاک الله. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجي صاحب زما په خیال دوباره را لې تاسو دوباره تاسو زما پوره سوال تاسو مولوی صاحب سره پیس ټو پیس خبرې وکړئ چې هغه تاسو आवाज اوري جواب درکړي. خجدا ته خبره ده چې لکه مور او پلار سره راځي یو ځای اوسه چې بیا دل شوی دي کنه راځي چې دل شوی دی. جی اورم ستاسو خبره د پلار مرشوي د مور پاتې شوی دا په بیلېدو کې مطلب دا دی بیا د دې پنشن اخیستې دی دا مور ورته اوس وایي چې زما په کې څه کېږي تا سره په دې پنشن کې څه کېږي خو دوی مخکې نه ډېر شوي دي نو اوس مطلب دا دی چې آیا دې پنشن کې د دې مور حصه کېږي ښځې ته خو دی ښځه خو د هغه ښځه را خو دی خو لکه مطلب د دې مورې په کې څه کېږي د الګ د مور که نه د الګ د مور نه نو دا راته ووایه چې دا مورې لاړه او هلک ته وي چې بچې د پلار په دې پنشن کې زمی څه کېږي مال راکړه نو زوی یې څه وایي؟ د پلار نه دی ګوره دا زوی د پلار بیل کړی دی او ده بیا نوکري کړې ده پنشن ورته میلاو شوی دی نو پلار دی خو یې مړ دی د هلک پلار هم مړ دی مور یې پاتې ده. دا هلک خپل پنشن علي دا د هلک خپل پنشن دی او مور ته په کیسه غواړي نو آیا دا ورسره کېږي یا نه کېږي؟ پوه شوې جي تاسو دوی تاسو جی ټلیفون ډراپ کې زه ستاسو د مسلې درته وایم غالبا د دوی سوال باندې لکه دوی دی بیا زحمت نه کوي ځکه چې دا سوال داسې دی چې مونږ په الفاظو دوی چې کم چوناو کوي په هغې باندې مونږ ته مطلب نشو اخیستی چې دوی څه ویل غواړي خو غالبا داسې زه محسوسوم چې دوی وایي چې یاره دا کم سړی وفات شو نو د ده یوه مور پاتې ده او دا کم سړی چې وفات شو نو د ده یو زوی دی او یوې ښځه ده. نه جی زه چې څومره پوه شوم جی دې دا وایي چې دا هلک چې کم دی دې بیل دی د مور پلار نه پلار یې مړ دی یا مور یې ژوندی ده جی خو دا هلک خپله نوکري وکړه او پنشن یې واغشت ریټیر شو جی اوس دا خپله مور یې چې ده بیا ورته وایي چې بچې ته خو ټیک ده چې پلار د ژوندی و ته بیل شوې ته خو ته به مونږ له په دې پنشن کې مال حصه راکړې کوم چې د زوی خپل پنشن دی د زوی خپل پنشن دی دې بابت نو د زوی په پنشن کې د مور حق داسې نشته څنګه چې لکه شرعي اصول سره وي او د مروت خلاف خبره چې یو زوی ښه تکړه دی او ښه خپل ضروریات او ښه خوشحاله دی او د هغې باوجود خپله مور باندې لوغړې توغړې تېرېږي سختې تېرېږي او دی ورته ګوري نه دا د هغې مروت خلاف عمل دی په کار چې د خپل زوی په پوره څومره آمدن دی چې هغې کې د خپل مور پوره حصه وشي. بهرحال د دوی چې کومه مسله که اوس هم تسلي نه شوې ځکه چې موږ نه یو پوه پې نه دوی د خپل سوال ولیکي او مفتي صاحب ته زموږ مفتي صاحب مشر مفتي صاحب هغوی ته دی دوی ولیکي او ولیکي نه انشاءالله دوی ته به صحیح جواب میلو چې ځکه موږ یې په سوال پوه نه یو. بالکل او مفتي مشر مفتي صاحب مفتي عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالی هغې د ګل په ورځ موجود وي د نهې په ورځ موجود وي د سارې داسې 11 بجې به تاسو چې دی نو د هغوی دفتر ته لاړ شئ جمعې جومات ته زړې چارسده کې د بابړ یادګار سره جومات دی هلته به مشرانو سره میلو شئ تاسو له به صحیح طریقې سره جواب هم درکړي او پوه به هم کړي. د مور پلار خبره تاسو وکړه
زه خو په ډېر زیات یم چې دا نن سبا کم نسل دی، کم جنریشن دی، کم حالات دي 2020 صدۍ کې بله ورځ اچانک په دې سوشل میډیا یو تصویر راغی، یو ډېره کمزورې بیبي وه چې بس هغه تشه ډوکي وو. تاسو منئ جي دا په پاکستان کې، دا په پښتونخوا کې، دا په پېښور کې، او دا په دې پښتنو کې، او دا په دې موجوده مسلمانانو کې داسې کارونه وشو چې الله دې موږ د هغې نه وساتي. خدای دې موږ ته بیا نه ښیي. هغه دوه وروڼه وو یا هر څو وروڼه چې وو، هغه وروره مور سره روان شوی دی، مور یې په غېږ کړې ده، خو کمزورې ښځه وه. بل ورور یې چې په بله محله کې اوسېده، د هغه د کور مخې ته یې په کوڅه اچولې وه، د کوڅې د مین دروازې مخې ته. هغه په اخبار کې هم راغلی، وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په هغه اکشن هم اخیستی و. بیا چا لیدلې ده، بیا سوشل ویلفیر افسر ته یې ټلیفون کړی، نن ما خبر کته چې هغه بیبي مړه شوه. لکه دا 2-3 ورځې ډېره شدید ګرمي چلېده. زه اکثر په دې رپورټونو کې، په پروګرامونو کې دا خبره کوم چې مثال فرضاً ما واده کو، زما بچی شو، ما د بچو تربیت داسې وکړو چې سبا هغه بچي بجای د دې چې ما ته دوا کوي چې خلک هغې داسې زما بچي داسې کارونه کوي چې خلک ما ته هم خیرې کوي او هغې ته هم کوي، چې لا زما پلار او زما نیکه ته هم ورسره کوي. نو زه وایم خدای دې داسې اولاد کافر لم نه ورکوي. دا اکثر زه دا خبره کوم. نن سبا چې دا کم حالت روان دی، لکه مور هغه ده چې د مور د خپو لاندې جنت دی، خو مخکې خبره او پسې بیا دام ویلې شوې ده چې ګورې پلار د جنت دروازه ده. نو ما بله ورځ په دې خبره سوچ کو، محترم طارق جمیل صاحب مې اورېده، ما وی چې یار ټیک ده، د مور د خپو لاندې جنت دی، زه خو جنت ته لاړم، مور رانه خوشحاله ده، خو چې د جنت دروازه راته بنده ده، نو بیا به زه جنت ته ورسمه، لاره ګودر راته ملو شوه، خو ما ته دروازه بنده ده. لکه زه دلبر ریډیو ته راځم، نو لوکیشن مې معلوم که ځای مې معلوم کو، هلته دروازه بنده ده، زه به اوس په کومه راځم. دا د خپو لاندې جنت او دا د جنت دروازه نن سبا د هر چا نه خبري. ډېر بخنې سره به هم، ډېر معافۍ سره به هم ډېرې کمې پیښې وي، خو مور پلار خوشحاله ساتل. یا هغه بیبي چې ټول عمر یې د سر ویښته یې سپین کړل، د سر وینه خپول او د خپې وینه سرله، او د دې بچو یې تربیت کو، بچې لاړې په سیول سیکرټریټ کې MNA شو، MPA شو، په اسمبلی کې نوکر شو، غټ لوی افسر شو، ټیک شو که نه جي؟ او سبا دغه بچي زه په دې حالاتو کې زه پراود فیل کوم، زه مور له 500 روپۍ میاشت او پلار له 1000 روپۍ میاشت ورکوم. که کله کله خطا شي نو راته په ګپ کې وایي تېره میاشت پیسې نه دي راکړې، زه پرې خوشحالېږم. هغه پلار چې سهار موږ بوده پراتو، د سهار په 9-10 پورې یا 2 پورې هغه موږ له د جرابو غم کړی، د ملیشي جامو غم یې کړی دی، زه به ځان زرې کوم د هغه دپاره، خو په دې خوشحاله یم چې هغه تربیت زما داسې کړی دی چې بچی ګورې نن زه پلار یم او 10 کاله پس په ښه ته ټیک پلار یې، خو دا مو یره او یاد ولره چې 10 کاله پس په ښه ټیک ستا بچي چې دی نو پلارانې ګورې. نو خدای دې رحم وکړي د مور پلار حوالې سره چې کومې خبرې را روانې دي، لکه دا به هم لا څه خبرې چې زوی په لکونو زرګونو روپو پیسې ګټي او مور به ته پیسې غواړي، دا خو زه منه د سره، دا خو سوال نه پیدا کېږي. د مور د غوښتو نوبت راتلل نه دي پکار چې خپل زوی کې دومره لیاقت وي چې خپل مور له یوسي. دې ځای کې به زه یو خبره ایډ کم، تاسو چې کله بدن کې سقم پیدا شي، بیماری راشي، څه تکلیف، نو هغه بیماری د ټمپریچر په شکل مونږ ته ښکاره شي. مونږ چې کله ټمپریچر وي نو مونږ ډاکټر له لار شو، هغه زمونږ ټمپریچر لیول معلوم کړي او د هغې نه پس بیا وایي چې یاره ته ټیسټونه وکړه چې دا مسله ده سره، ټمپریچر په خپله بیماري نه ده، دا هغه ریډ لایټ دی، صرف چې تا ته بل شو او اطلاع درته میلاو شوه چې یاره بدن کې څه مسله ده. خبرداری دی. زمونږ دا والدین چې نن سبا خفه دي، مور او پلار خفه دي چې یاره ما سره بچې هغه کوي، ما سره بچې دغه کوي، یا چا تاسو ولیدل موږ هم لیدلی دي چې خپل مور خپل په غېږ کې واخلي، د بل ورور په کوڅه کې او په دروازه کې یې وغورځوي. نو دا یو د ټمپریچر هغه حساب سره تاسو وګورئ، دا ریډ لایټ دی، دا موږ ته اشاره میلاو شوه. اوس دې له ټیسټ کول پکار چې مسله د کوم ځای نه راغله. نو هلته زه وایم چې دا مسله له کوم ځای نه راغله، دا د دې مور او دا د دې پلار چې نن پې سختې تېري، دا هم د دوی کار دی. الله دې معافي وکړي، زمانه دې دغه ینګ جنریشن هم نه خفه کېږي او دا والدین دې مانه نه خفه کېږي، خو غلطۍ چې بچي کوي نو غلطۍ د څه د وجې کوي نو بنیاد ولو لټوه. نو بنیاد یې دا دی چې دې بچي ته ټیبلټ میلاو شوی دی، دې لور ته لیپټاپ میلاو شوی دی، دې ته موبایل ټچ میلاو شوی دی، دې بچو ته هر قسمه فیسیلیټیز ورکړی شوي دي، سهولیات ورکړی شوي دي. د جومات په تګ راتګ کې الګ ایبسنټ دی، جومات ته نه ځي، جینۍ دا قرآن ته نه کینی، د مور خدمت نه کوي، جینۍ د که د ډرامې ټایم وي نو خوراک پرېږدي، مونځ او 10 سبق سپارې پرېږدي او قرآن په ځای باندې دغه د ډرامې ټایم
خپل استعمالي هغه لګي نو تاسو اندازو کې چې دا بچي چې د مور پلار یو ماشوم می زلمی شو ما ته مخکې ورځو کې یو سړی وی ماشاءالله ما ته ینګ ایج کې نو ما ته ستا بچی شته نو ما ته چې او ماشاءالله زما زامن شته نو ما ماشاءالله تاسو ایج په خپل ډیر کم نه وی چې مال د خدای زما زوی خو ګیرم خړېل ده ګوري جی هغه د خدای په نعمت کې دا غني چې زما بچي دومره شو چې ګیرم خړېل ده نو دا خو تاسو فخر ولې محسوسوي په دې خراب عملونو نو چې نن د بچو په خراب عملونو باندې تاسو فخر کوي همدا بچي خو تا وته زهر واچول ویخ کې چونه دی وته واچول دا بچي چې راغټ شي دی بس کوي شروع بستانه کې پردو ته لاس نشي چولې نو کله به مور پغې کې علي بار بغورځي او کله به پلار پغې کې علي بار نو زه دې مور پلار ته چې کم د نه د لاسه اوتی دي نو اوتی دي خو مهربانیو کې ځان سره خو کې او خپل راتلونکي معاشره او چاپیرچل سره خو کې او خپل وړو له دې وخت کې خپل تربیت وکړي. صحیح ده، جزاک الله. فیاض خان زمونږ د تنګي روډ صدر دی، زمونږ پروګرام اوري او دعاګانې کوي، نو جزاکم الله خیر. ډیره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر څوک خبرې کوي چرته نه؟ سر ور څنګه ده؟ خیر. جزاک الله. خوشاله اوسئ جی. دا تاسو دا आवाज لکسلو دې ما ته ما واس په دې سره ده. ها ستاسو आवाज ما ته بالکل صفا راځي. دا اختر د سار دا روزه چې دا او نو دا نیول څنګه د دې سواد څنګه دی او دا بیا چې معقول دي نو ډیر خلک کوم نه دا څورېدلې په وینا ماته د دې ماته د بیا په سب ریډیو وره دا قربانه پورز باندې نه دغه ټختر پړومبه ورځ باندې د سحر په ناشته باندې آغاز نه دی کول بکار شورو نه پکار د خپل قربانه د ساروی په غوخه باندې د خوراک پرانیست پکاري شورو پکاري خدا حکم سنت دی او دا سو ظلموي چې دیته امساک ویلی شي دیته روزه لفظ ویل غلط ټکی دی. روزه د سار نه ماخامه پوری وي او دا د یو غنټي نیمه پابندی دا ندی ته امساک ویلی شي دا سنت عمل دی. کدی باندې چا عمل او کنو ثواب شو که چا عمل نو کنو ګنا پینشتا عذاب پینشتا. بیا باز خلک د قربانې د ساروی په غوخه باندې شروع د خوراکو کې نو د سنت مطابق عمل دی او ځینې خلک یې د قربانې د ساروی مرینه چې کوموینه روان شي هغه په لپو لپوس کې نو دغه حرام عمل دی. نیک کار کو په حرام سیز باندې شروع کړه خورا نه د نیک هغه عمل ثواب ته دونه ملونه شو لکه حرام باندې سلوي شپه ورځ عبادت نه قبليږي. بیا صحیح دی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه. څوک خبرې کوي د چرته؟ زه خو د تنګي روډ کو خبرې کوم. اسد الله جان جی. اسد الله صاحب څه تاسو کوي؟ بس الله سره ډیر خو کډه خپل پروګرام دی د دې خبر شو خلک مفتي صاحب تاسو ځوړ ته سلامونه. وعلیکم السلام. جزاک الله. ډیره مننه. خجی زمونږ کور کې الحمدلله یو سلور چې موږ په خپل لاره سره نیولې دي نه یو ورکوټ صاحب هم راوستل کنه سلور څو برابر وګوره موبایل نو جی جی موبایل نو موږ دوا د کړی لکان دي جی جی دا خو ټولو ته نار په موبایل نو سارو تصویرونه لپاره وروړي خو شته ټولې شته نو دا غوا لکان نو د کړی اغي پکې ایسا نیولې ده په سیغي مکرې د دوم راکړي جی من کرا ماشومان شوی نو سره غریبه مطابق خپل خیرات هم کړی خو دغه جوګه نه یو د حقیقت چې کومه دا چې دی وغیرہ کنه. خجی ها موږ تاسو کو نو یو عالم وی چې یره او ټیکو د حقیقت ذکر پکيو کې دا ډیره تفصیل ډیره مروه. ٹھیک دی جی تاسو خپل ریډیو وره. اسد صاحب ریډیو وره جی. جناب ډیره مروه. د دوی مختصر ټکو کې سوال دا دی چې دا قربانې ساروی ځان لبیا لغشت دي هغه کې الریډي د او پورې د ایسي اغشتو اجازت شته او پورې پکې زیږي خودوی سلور ایصدار پکې په سلور کسه ذبح کوي ندوی پکې د ماشوم عقیقه کولی شي کنه نو بالکل تاسو د قربانې په ساروی کې چې دا او نه کمی ایسی وی نو تاسو پکې او پورې برابرول شي کاغه نفلی کوي او که د عقیقی سنت عقیقی ایسا کوي بالکل جایز د کیږي. صحیح ده. د عقیقه الګ جنې دوانو د پاره کول شي. عقیقه د الګ د پاره یو دو ګډ یا دو ګډان دو چیلی مثال به تور الګ دینو ک ګډان وینو دوا ک چیلی وینو دوا ک جنې وینو یو ګډ یا یو چیلی. صحیح ده.
وایي چې سلامونه بای تا ته مفتي صاحب ته ډېر وعلیکم السلام. پروګرام اورم ډېر زبردست پروګرام دی. انضمام ممند ضلع نه موږ ته میسج کې ډېره زیاته مننه. تاسو ټول خوشحاله و بعد اوسئ جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي چېرته نه؟ د ګل خبرې کوم دي. ګل څه تپوس کوي؟ دا پورتواله خبرې دي دا کله کې زکات ولې نه ورکوي مولانا صاحب تا نظام پویو زکات ټیک دی جی. دا قربانۍ دا ورځې داسې وي چې دا اجتماعي قرباني خلک کوي. زکات خدا سي نه چې څوک د اجتماعي بالکل جی دا د اختر په ورځي او دا په ټول پاکستان کې یا په فرض کا د صوبې په سطح شي نو په ټوله صوبه کې یو ورځ باندې اختر شي نو قرباني مې یو ورځ تراله نو د دې په وجه باندې د دې مسائل ګڼ وي نو د هغې دپاره مونږ دلته FM 93 په وساطت تاسو ته مسائل او د هغې حل هم پیش کوو. او کوم چې زکات نو پچا باندې په جنوري کې زکات ورکول لازم شي چا فروری تر د دسمبر پورې څوک د محرم نه تر ذوالحجې پورې اوړي وروړي نو د زکات مسلې اجتماعي نه وي هغه چا باندې نن زکات لازمي چا باندې بل ورځ نو د هغې په وجه د زکات ذکر څوک نه کوي. او نور څنګه چې قرباني واجب ده نو زکات فرض وي. د واجب او د فرض ترمنځ د ځمکې اسمان فرق دی. قرباني ډیر اهمیت لري خو زکات د قرباني نن زیات محتم بشان وي. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان شاه صاحب څنګه ورو خیر برابر ټیک ټاک خوشاله اوسئ. څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ صبر خان خبرې کومه د ارنګ باډونه او سلمان شاه صاحب تا ته او ستاسو سره دروند میلمه مفتي صاحب ته په درناوي سره سلام کوم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله هم ژوندي لره. سلمان شاه صاحب زما د مفتي صاحب نه دا پوښتنه ده چې دلته لباجول چې بعضې خلکو نن اختر کلی چې دا او قربانۍ نن کلي چې راکېږي او که نه. صحیح د ریډیو وورې ښه جي. کومه علاقه کې چې د خپلو علماو د فیصلې مطابق اختر شي د مقامی علماو د فیصلې مطابق اختر شي نو په هغې کې بیا اختر مناول او بیا د اختر په ورځ د اختر مونځ کول یا قرباني کول د هغوی د علماو د فیصلې مطابق جایز وي. چې دوی باجوړ خبره وکړه نو که هلته علماو فیصله د اختر کړي نو بالکل بیا اختر او قرباني جایز. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان صاحب څنګه خوشحاله اوسئ جي. څوک خبرې کوي چېرته نه؟ تاسو دواړو په سلام وایم. وعلیکم السلام. جزاک الله. او زما دوه زامن دي هغوی قرباني نیولې ځان له څاروي اخیستې دي. او دې کې که دواړه ښځې خاوند څلور شي او موږ خاوند پلار او مور شپږ شو او یو پکې نبي علیه السلام راونیسي نو اوبه شي نو دا به ډېرې څو جوړوي. صحیح دی. تاسو ریډیو وورئ ښه. دا اوه ایسې چې په خپل کور کې پلار او زامن او انګین او خپله بیبي یو ځای شي اوه ایسې قربانیو کې یو پکې د حضور علیه السلام نو ټوټل اوه شوې نو که د دوی خرچ خوراک په یو کور کې وي کچن یو استعمالیږي فرج فریزر یو استعمالیږي مطلب یعنی د دوی خوراک یو ځای دی نو دا خلک دی بیا اوه ډېرې کوي نه اوه ایسې کوي دی نه غوښه ټوله ګډه وډه دی وي یو ځای دی وي درې حصې دي کې یو حصه د الله په نوم غریبانانو له بله حصه د خپلو خاندان رشته دارانو غریبانانو له یا مالدارو له تحفې تحایف کې ولېږي او یو حصه خپل ځان ته دې پرېږدي. صحیح دی چې ډېره ښکلې او بهتره خبره ده. ډېر زیات کلونه موږ ته را روان دي. موږ به کوشش کوو چې موږ سره د ماښام د اذان چې کوم ټایم راځي نو هغه طرف ته به هم ځو ځکه چې موږ سره لا ټایم خو شته خو کم خویندې کم وروڼه چې موږ ته کال کول غواړي پروګرام کې موږ سره رابطه کول غواړي نو هغوی کولی شي بلکې زه به دا کوشش کوم چې د اذانه پورې موږ پروګرام وساتو او د هغې وروسته هم که موږ سره ډېر ملګري څوک نه څوک رابطه کوي نو هغوی موږ سره رابطه کولی شي خو لکه دا وي چې په دغې رانه مه خفه کېږئ نور هم ډېر زیات کارونه او ما غوښتل چې په هغې کې ډېره زیاته موقع موږ نور ملګرو له هم ورکو نو په دې وجه باندې زما مقصد او زما کوشش ته چې زه پروګرام تر کومې پورې مخ پر وړاندې ساتلی شم نو چې هغه وساتم نو کم ملګري چې موږ ته کالونه کوي د کالز میسیجونو دغه سلسله جاري ساتو 0916515 په دغه نمبر تاسو راتلی شئ موږ سره خبرې اترې کولی شئ موږ ته ټلیفون کال کولی شئ ستاسو چې د قربانۍ والۍ سره کم تپوس کم پوښتنې نو هغه موږ نه په دغه نمبر باندې کولی شئ. بل پرون ما د بلې خبرې وضاحت په دغه ډول کړو چې یاره زمونږ دا پروګرام چې کوم تاسو ته وړاندې کېږي دلبر ریډیو 400 نه نو دا پروګرامونه دین او دنیا د یوټیوب چینل دی د محترم سلیمان شاه صاحب په هغې باندې تاسو سرچ کولی شئ په هغې باندې کتلی شئ خوشحاله راته اوسئ آباد راته اوسئ په دغې تاسو موږ سره خبرې اترې هم کولی شئ ټلیفون کالز هم کولی شئ دې نه علاوه زمونږ مقصد دا وي چې تاسو له ډېره مقدر کو او زیاتره ملګري چې کوم مختصر سوالات غواړي مختصر جوابات غواړي د نننی پروګرام
یا روزه کې چې موږ کوم پروګرامونه کوو یا د غټ اختر د لپاره سپیشلی موږ کوم پروګرام شروع کړو نو په دې کې مقصد زموږ د چې تاسو ته ډېر آگاهي دررسي کوم خويندرونه چې قرباني کوي یا کوم خويندرونه قرباني نه کوي نو هغه وجوهات څه دي او مسلې دا څه دي چې دا غي په وجه باندې تاسو نه قرباني پاتې نو دا غټولي خبرې ترې چې موږ غوښتل چې تاسو ډېری خبرې ترې وورو زه کوشش کوم چې پروګرام مخ پړوان دی بوزو خو ډېر ملګری موږ ته کوم میسجونه کول غواړي یا کولونه کول غواړي نو هغوی ته دغه اجازه ته چې هغوی کالونه کولی شي زما یو تپوس ذهن ته دا راځي چې نن زمونږ په افغانستان چې کوم ملک ته گاونډي ملک ته یا په سعودي عرب کې د لوی اختر ورځ وه نو په پاکستان کې چې کوم میشته زمونږ افغانستان ولرونه دی هغې اختر مانځلی دی او اختر مونځ هم کړی قرباني هم کړی نو دغه څنګه خبره ده کم خلک چې د بل ملک وي مثال د افغانستان دی او هغوی دې وخت کې په پاکستان کې دي او په پاکستان کې اختر نشته او په افغانستان کې اختر دی نو دوی افغانیان دي دوی به د پاکستان اصولو پسې ځي د دې مطابق به اختر د اختر مونځ او قرباني کوي دا نه چې د دوی په وطن کې د دوی په علاقه او په ملک کې اختر د دوی براشي پاکستان کې به مختر کې او قرباني به مو کې کدوی وکړه د پاکستان د علماو د فیصلې خلاف او د خپل وطن پسې فیصلې پسې لاړو د دوی قرباني نه شوي او د اختر منزل دا ټیک نه دي دا ناجایز دي صحیح ده ځکه چې زیاتره خلک دلته میشته دي دلته پاتې کیږي روزګار کوي کورونه دي بل دې سره به دا تړلې خبرو کوم چې مسافر زمون کوم ملګری د ناغي اکثر خزه بچی نه بوتلغي خو په سعودي کې د مزدوري پنیت تللی او دا خلک خودل تباغه د خپل کورونه لري او دلته وسی زیاتره جی بالکل السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څه تاسو کوي جی تاسو زما دا غواړم لکه مو د بس راځول د تاسو ته نه تاسو سره واتاله کنه او موږ کور په کرایي د خان دیال له تنخوا د نو کور کې لکه دې کوم څه لکه دا څه ضرورت دی راغلی او دې کدا چې مشران وایي چې په دې باندې بورا په راځي دې بورا چې دې کنه نه چې دا مارکه چې دې لپاره انسان نه روانه تاسو وایي چې د خاوند مدیار لزره تنخوا ده او د کرای کورم د خپل کورم نشته او نقد پیسې یا بل څه شته کالی پترې یو توله د سره شته صحیح د ریډیو وره چې دوی کم انکم دی نو هغه ډیر کم دی انکم کم دی یعنی تنخوا 13,000 روپۍ ده او ورسره نور سشتم نه او کورم پردی دی خو دې زنانه سره یو توله سره زر شته دا مالدار دا به په قرباني کې خاوند دی قرباني دی نه کوي صحیح دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام صاحب زما سوال پورا تاسو ونه جی دوباره وایه زما څو ځامن دي هغه ساروي اغشتي خو یو ځای ما نه پیل دي ها او دې دوی چې مونږ خدای خاوند نه کوي دوا خدای خاوند له خپل خدای خاوند یو لدی له سلام له یو ځای ما نه ګل یو ما شریک دي او نو تاسو څه ویل غواړئ سوال پکې څه شو زما دا مطلب چې څو ډېری به کول غواړي دا ډېری به کول غواړي کترې به کول غواړي دا کم زوی چې د نخپله پوره عیسه اغشتل غواړي اومه یا شپږمه ناغله بیا پوره عیسه داغه د پاره بټول ساروي بیا تلی او عیسه به کې نو داغه یو عیسه باغله ورکه کشپګي نشپګي سی به کې یو باغله ورکه خدای دې نیم پنی ما غشتي نیم پنی څه مطلب لګ وضاحت د دې موکا زما د ځامن دی یو ما سره دې په دې نیمه ته یو کې نیم بل کې ساروي په واغشت او یو بخپل بي بي له بل بخپل بي بي له کوم خدای خاوند من پکې شری ټیک ده کنه نو تاسو دغه یو زوی چې دین هغه ځان له او خپل بي بي لکای کنه نو هغه له بدوي سي ورکه تاسو او ټیک مننه جی ډیر اسانه شو ځکه چې بس اصل کې د پښتو ټکی دي لکه نیم پنی ما یا بعضی الفاظ داسي چې غي باندې منګم پوي نشو یا دوی وضاحتونه کی لکه د شروع کې چې ول ټلیفون کو نو دوی چې دوه مزامن دي هغه قرباني کوي یو خزه خاوند یو سلور کسان شو دغه سه دوه بیان شو بیا په دویم ځل چې کالو کو نو وی چې دا یو زویرانه بیل دی نو چې د خبرو وضاحت کیږي دا چون کې حساس معاملې دي نو صحیح جواب به ملاويږي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر څوک خبرې کوي چرته نه یہ ساندا خبر کوم دې جی سن الله صاحب څه تاسو کوي ساندا تاسو کومه کوم څه خبره چې په روزه وي ورته چې استاد خبره کوي چې روزه نه وي او مطلب دا چې
سړي او خپل څارویانو ته تیار نه ده قرباني شوې که نه دا لال ښه وانټي ورته ایسه راولې نو نه ایسه باندې دا روز څخه ماته ولې صحیح د ریډیو وره کم بنده چې قرباني کوي او هغه وی چې امساک مې شروع کړي یعنی هغه خوراک مې بند کړي د خپل قرباني د ساروي په غوخه به شروع د خوراک کومه نو که د خپل ساروي لا سنبال کړي یا غوخه اغشتل لا نه دته ساروي لا نه په وخت سنبال شوی او د لګاونډیانو ایسا غوخه را لګله تحفه کې نو بالکل دی د غوخه شروع چې او کی په خوراک د غوخه شروع کی نو په دی باندې د ثواب او سنت ادا شو صحیح دی جی السلام علیکم سلام څوک خبرې کوي چرته نه زه شیر بهادر خبرې کوم چې د برنګ جی شیر بهادر صاحب څه تاسو کوي د عرفه په څیر موږ تفسیرونه کوو شروع شي د نن نه وسوي صحیح ده دوی د کم زیدي ارنګ برنګ باجوړ کې دی جی باجوړ نو که د دوی التا فرض کا عرفه کلم وي نو دوی بخپل عرفه پسې زی یعنی د اختر د ورځې نه یو ورځ مخکې د ته عرفه ویلی شي نو اوس نشم ویل چې د دوی اختر کله دی لہذا د عرفه د ورځې نه تکبیرونه دوی شروع کیږي صحیح دی جی السلام علیکم الو جی وای Scuola per quando si può andare a modello banco alle previsioni da la casa la capiamo e si può andare تا سره یو توله کالی دی او د خاوند دیار لزر روپے تنخواه ده خو کور کې بل څه نشته کور دی د کرے دی ته وایي چې به مونږ قرباني کیږي که نه ریډیو وره ښه که زنانه سره نور څه نه وي خو صرف یوه توله سره زر ورسره وي او خاوند صرف دغه انکم دی چې هغه محدود دی نو خاوند چې دا دوی کم خبرې وکړي نو په دې باندې خاوند غریب دی هغه باندې قرباني نشته او زنانه سره یو توله سره زر شته نو دا مالدار رضا به قرباني کوي صحیح دی جی 091 65 15 093 موږ به وختن په وختن کوشش کوو چې تاسو د خیبر پښتونخوا په هر ځای کې زمونږ आवाज اورئ نو محترم سلیمان شاه صاحب را سره ملګرتیا کوي تاسو له باغوي جواب درکړي د غټ اختر د خوشحالو حواله سره د قرباني حواله سره ډېر خولي تفصیلی خبر روان دي او زمونږ اوس به مې دا خبره کړې چې بده یخنه کې اصل کې موږ یخ زیات نازیو بلې سخت د ګرمه کې چې دوی دومره ټایم راکوي او ډېرو ځایونو کې بارانونه هم شوي دي دعا به هم کوو الله دې وکړي د سیلاب خطره ده چې خدای پاک دغه سیلاب نه کله هم انسانیت او په خاصه توګه مسلمانان لري وساتي اختر په موقع باندې به هم ډېر زیات احتیاط کوو خو که بیا هم ستاسو مسلې دي نو تاسو 091 65 15 093 ډایل کولی شئ السلام علیکم خجی 091 65 15 093 FM 93 ریډیو دلبر 400 نشریات تاسو د سلمان شاه سره اورئ السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام د ریډیو نه لګ لري شي خاجي څوک خبرې کوي چرته نه زه جعفر خبرې کوم جی جعفر سے خجی تاسو وایي چې یو توله کاری وځره کنه چې دې سلنډر پیسې کې ویزا ورسنه کوي صحیح ده نن سبا نصاب 82 یا 80 هزار روپو ترمنځ دی 80000 روپے چې چا سره دا نارینه یا زنانه دا مالدار شو دوی سره یو توله سره زر دی او یو توله سره زر کم سے کم د 1 लाख روپو دی نو دوی سره د 80000 روپو نه 10000 نور هم زیاتې شوې نو که دوی باندې قرباني لازم شو او چې دوی قرباني پیسې وسره نوي نه دا به قرض دار کوي کور کې چې بل ماته ګوډای دا څه کوي د خپل ضرورتو لپاره قرض کوي نه دا قرباني او دینی ضرورت ته د دغه لپاره د عموم قرضو کې او که بالکل یو تملا ماته نو کالې د لیر کې چې دی غریبي او کالې مو سره ني نبي او په د قرباني لازم ني مونږ به خلکو ته وایو چې دوی له قرباني غوخه راوړه قرباني دیو کې نه زمونږ بل مفتی صاحب د مفتی سردار علي حقانی صاحب جی نو هغه وایي چې خبره دا سره چې ویل کوي هغه د ازوی وادل چې 2 لک روپۍ قرض راغشت وی بچاله ورکې څوک به ورکې وی چې زبې ورکوم نو چې 2 لک روپۍ قرض ورکول شي نور ډیر هغه د ویلو خبرې نه دي چې کم ځای کې د پیسو لګول ډیر د غینو الته تکول شي او 10000 روپۍ د قرباني لپاره او چې دا 2 لک ختمای نو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي چرته نه مونږ عبدالله خبرې کوو د پېښور نه عبد الله به ست پوس کې وایا پوس نه دا کوو چې کنه یو پولیس سرکاري دی یو توله او هغه کښه چوري دی فرض کړي هغه کښه د 50 روپۍ مطلب دې کښه داخل کړی دی او لا دې وته پاتې دي کنه او کښه غشته دي کنه ته باندې دا
قسط اغشت دی که نه؟ اغشت دی خو نیم په نیمه پاتې دی که نه او نیمه اغشت دی او ده پې کالي اغشت دی پاکج باندې نو په ده باندې قرباني کېږي او د قسط هغه پیسې څه شوې؟ هغه خو ده پې کالي اغشت نه د څومره رسولي قسط ټوټل څومره دی؟ ټوټل 1 لک روپۍ دی خو په هغه د اغشت دی لکه 15 کشته لا پاتې دي او 50,000 روپۍ دته پاکش کې را رسېدلي خو 50,000 باندې نه پس دی 50,000 روپۍ لا قرضدار دی او د سره کالي څومره دی؟ د 1 لک روپۍ دی او نو د باندې قرباني نشته نه دی کوي ښه خوشحاله شوې زه ډېره مننه کال کولو مننه جی کال کولو دا قربانۍ حوالې سره تاسو چې کم مسایل دي نو بالکل تاسو د هغې پوښتنه کولی شئ ستاسو مسایل او د هغې حل به تاسو ته پیش کیږي دې نه علاوه چې تاسو وایئ چې یاره دا مونږ وورو نن ضروري نه ده چې تاسو د فارغ وئ او ریډیو د تاسو اورېدلی وي یا دا هم ضروري نه ده چې تاسو د زمونږ پروګرام د سټارټ نه تر اینډه پورې اورېدلی وي یا وورئ کله داسې مصروفیات راشي د هغې په وجه باندې تاسو نه که پروګرام مس شي یا د نه پاتې شي یا د ریډیو یا د بجلی د فقدان په وجه باندې نه تاسو دا پروګرام د ویډیوز کې او تاسو آډیوز کې دا تاسو په یوټیوب باندې بالکل کتلی شئ دین او دنیا زمونږه د چینل نوم دی او هغې کې بیا ستاسو دا کم چې کالز راځي ستاسو مسایل او د هغې حل وي یا کم چې د زیارت په ورځ زما خپل بیان وي نو هغه ټول تاسو ته اصلي شکل کې په دین او دنیا چینل دی یوټیوب د لارې تاسو هغه سرچ کې په هغې کې تاسو وګورئ په هغې کې دین او دنیا کې به تاسو ته دغه بیانات میلاویږي نو زه به خپلو ټولو اورېدونکو ته دا وایم چې تاسو د قربانۍ حوالې سره کم مسایل زده کوئ او کم دلته شوي دي خو تاسو نه دي اورېدلی یا نوې ستاسو مسایل اورېدل غواړئ نو دین او دنیا تاسو وګورئ سرچ یې کې هغه بیا تاسو سبسکرایب هم کړئ صحیح ده السلام علیکم السلام علیکم ښه جي ډیره زیاته مننه زما پروډوسر صاحب که زما आवाज اوري ګني موږ سره د ماښام د اذان وخت په 7:29 باندې اذان کیږي نو تاسو موږ ته د ماښام اذان واچوي او موږ به پکې د ماښام مونځ وکړو واپس پر راځو اوریدونکو ته وایو چې د 8 بجو پورې مینیمم د 8 بجو پورې به کوشش کوو چې موږ خپل پروګرام جاری وساتو زمونږ هغه خویندرونه کوم چې څه مسلې لري نو هغه واپس راتلی شي او موږ سره خبرې اترې کولی شي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي چېرته نه هدایت شاه خبرې کوم شابیک نه جی هدایت شاه صاحب دا موږ سره ملګري دي که نه موږ سره عیسی هغې سره قربانۍ او د هغوی سره پیسې نه برابرېږي نو صبر ورته وکړو هغه صحیح ده که نه پیسې چې مخکې والو دې کې موږ پیسې ورکړو هغې کې اجر میلاویږي که نه پوه شوې جي تاسو صحیح ده وورئ جي بسم الله الرحمن الرحیم دا قربانۍ عیسهدارو کې یو عیسهدار سره پیسې که کمی وي نو دغه بنده که دا نور ملګري وله دغه کمې پیسې قرض ورکوي او کمې وله پوره کوي نو بالکل جایز دی دوی د ورله دا کمې پوره کړي اختره بعد چې هغه کله د دوی وسې وشي نو هغه به دوی له قرض ختم کړي صحیح ده اختر اکثر زما غوندې کمزوري چې اختر نه بس دا پیسو نه انکاري شي چې نه سړی خو بس قرباني به تاسو لږ ډېرې ورکړي که نه نو بهرحال د قربانۍ څاروي یو سړي حلاله و د هغه نه خو تښتېده اوس نیمې حلال کړې دي یې چاړه راښکلې ده او کیدای شي داسې چې هغه د دې کلي نه بل کلي ته لاړ شي وتښتي اول ته دې وررسي شړې ته لاړه ورلله هغه نه ساتلې وه دا څه حالت دی که چا د قربانۍ څاروي ترېنه وتښتېده جمدی نو هغه خو بېله مسله ده که پیدا شو نو حلال دی کی او که پیدا نه شو مالدار دی نو ځان له به بل غم کوي خو قرباني به کوي چا قربانۍ څاروي رو پرځو او چاړه یې پرې راښکه خو دومره چاړه یې راښکلې ده چې د هغې نه څاروي زخمي خو دی خو لا ساتې اوتې نه ده چې دې طاقت کې دی په زور کې دی او دې ځان لتو شتو سره آزاد که او منډه یې کړې نو که دا څاروي چېرته دوی ورپسې منډې والې خو وینه ترې دومره تللې ده چې یو ځای کې راپرېوت او مړ شو نو دغه څاروي مردار شو د باندې قرباني نه ده شوې البته که
خدا سي نه کېږي چې ټول رګونه کټي سر جدای او دی بیا منډې وای که بیا منډې وای هم نه دی مردار نه دی خو چې داسې چې یو رګ نیمې کټ کړي یا سرمن شلیدلی وي او وینې ترې روانې شوي او نور کټ نه دی کم چې حلقوم ورته وایي دا ګړګړو یا دې سره اخوا دېخوا دوه غټ غټ رګونه دي نه دا رګونه چې نی کټ شوي دی کې یو کټ شوي او څاروی منډه کړي نو که بیا چېرته مړ ورته میلاو شو نو دا به مرداري جی صحیح دی جی 091 65 15 093 باندې موږ کالونه شامل او ډیر ملګری ډیر سوالونه لري بعضی سوالونه موږ ته د میسیجونو په لیکه باندې مرضی غخويندو غرونو ته وایي چې تاسو کالونه کولای شئ 091 شپږ 15 باندې پروګرام FM 93 دلبر رادیو 400 وړاندې کیږي او محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دي په دغه پروګرام کې تاسو د خپل سوالونو حواله سره موږ نه پوښتنه کولای شئ او دوی به تاسو له جوابات درکړي زموږ مقصد دا دی چې تاسو د مسلو جوابات ملو شي او د حل درته ملو شي په اسانه طریقې سره دین علاوه دا پروګرامونه چې کوم دین دا د یوټیوب چینل د لارې دین او دنیا چینل باندې دي پاغه تاسو هر کله چې اوریدل غواړئ په مسلو ځان پوهول غواړئ نو پاغه ملاوي دي شي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي چیرته نه افتخار خبرې کوم دي چې حالي سجده مردونه جی افتخار صاحب څه بوای السلام علیکم مفتی صاحب خیر تاسو خیر الحمدلله وعلیکم السلام ډیره مننه بس الله دې تاسو له قدر درکړي او الله دې تاسو په عمر کې برکت ورکړي د خپل پروګرام په معلومات ته حاصل کړو صحیح او یو د سوال نو دا چې د قربانۍ چې کوم درې حصے کې د غوړو دا صادقه غوښه ده اصل کې غوړی ګران دي ستاسو که ذهن کې غوړی ګرځي کنه او چې شروع نو به ځکه مې دا ذهن خجی نو دا چې دا درې حصے کې او لکه څه د خپل یو څه د خپل شو یو چې دینو د پردوس شو یو چې دینو د غریبانو شو او نو دې کې دا دوه حصو کې کچري مثال خبره خپل ته مورسي او غریبو ته مورسي او پاتې شي نو دا بیا خپل استعمالول شي او کنه او دې دا خبره مې ورته چې څوک پیغمبر اسلام مبارک له قرباني کې نو دا به ټول ورته دا به کور کې بیا نه استعمالوي پوه شو جی تاسو افتخار سے وره ښه خاجي مهرباني الله مقدر وکړي امين اړمنه سوال تاسو چې لګوای اړمنه وی چې درې حصے د غریبانو او دغه رشتہ دار داغي هغه دوه حصے چې یو د خپل رشتہ دارو یا د یار دوست د پاره کما یو سره یو د پردو غریبانو خانه د کلیوالو نو دغه حصے چې د تقسیم مکړو داغي نه بعد متاغي کې سبب شو پاتې شو نو دغه خپل کور استعمال جایز دی دوی مسله چې حضور علی السلام لچا عیسی اونی ولا نو دغه وی بیا کور د نه استعمالي دا غلطه خبره ده چې چا د حضور علی السلام په نوم مبارک باندې دا غوی د پاره یو عیسی وکړه نه هغه عیسی خپلم استعمالول شي او پردول هم ورکول شي صحیح ده یو پکور کې درې کسان دي رونه دي رواندار رور او بل رور په شریک سره ساروي واغشت کور کې قرباني کوي نو عام روټین خو لکه حکم خدا دی چې لکه یو وسه چې کوم سړی نیولی ناغه غوخه بدري ایسه کوي جی دا درې رونه چې کوم دی د دې خرج خوراک کې چې نخلې پخلې مړې ژوندې یو دی درې ایسه نیولی دی یو غیر اوستي د کور کې لاله یا می خیر اوستي دا آیا دی با دا درې ایسه به درې کسان به بیا لیسی کوي درې جی پوه شو تاسو زه په دې باندې پوه شوم اسانه خبره دار جی چې کله چا یو ساروی راوستو خو د دوی د کچن خوراک دا ټول د یو ځای نه کیږي یعنی ټول یو ځای اوسېږي نه د دوی په کچن کې چې کم ارس یو ځای دي د دې په وجه د ساروی ایسا کول نشته البته ټول ساروی د درې ایسی کې نه هغه درې ایسو کې یو پردو غریبانانو لا بل خپل رشتہ دار او خاندان کې مالدار وي که غریب او خپل خاندان یا دوستان دی غیلا او یو ایسه بزان ته پرېګ دی دا غون ساروی بدري سي کوي ټیک شو د قاسانه خبره ده خبره اکثر سوال دار راځي بعض خلکو ته په موبایل ټیم نه چې چاته وای خو سوال دار راځي چې را مونږه قرباني او کو نو دا غوخه کم مودې پورې فری سکول شو پریزر کې خودي شو ځان سره خجی نو دا غوخه د قرباني دا د اخودو د پاره ندي دا غریبانانو لا د تصدق د پاره چې تاسو صدقه او خیراتو کې غریبانانو لور کې
کم چې د جواز او د عدم جواز خبره ده چې قرباني غوښه ځان له 6 میاشتو پورې ساتل په فرج فریزر کې دا جایز دي که نه؟ نو بالکل جایز دي. خو دې کې سلمان شاه صاحب تاسو به هم توجه غواړم یو لطیفه شان هم ده خو حقیقت دی د قربانۍ دا څاروي چې کوم ذبح شي د الله په نوم باندې نو دا بیا جنت ته الله پاک بوزي. یو سړی هغه د خپلې خوب قرباني کړی چې ته چیلې حلال کړو نو دا قربانۍ نه یې 6 میاشتې پس چې دی نو هغه جنت ولید خوب کې وایي په جنت کې د دغه چیلې ګرځېده د چې کوم حلال کړو خو هغه یو خپه نه وه په یو خپه باندې ګوډو نو وایي دی ولا راغی ته خدای دې غرق نه کړه ته په یو خپه ولې ګوډې چې 3 خپې دي او یو دې نشته قربانۍ هغه چیلي ته وایي هغه یو خپه دې څه شوه وی هغه چیلي ورته وایي چې تا دې خدای غرق نه کړي هغه کومه چې یو خپه مې نشته هغه ستا په فریزر کې پرته راله 6 میاشتې شوې ته نه خورې نه صدقه کې نه خیرات کې نو چې ته وخورې نو ما بسې به راشي نو زه هم ستا له لاسه ګنډم ګرځم نو لطیفه هم د خدای کې سبق هم پروت دی چې تاسو کله قربانیو کې نو دا د پریس کولو لپاره نه دي دا د خدای په نوم د خیرات کولو په خپله مخوره په بلې مخوره دې لپاره سنبالې ښودل نه پکه که چا سنبال کې خو نو ګناه پکې نشته خو کار غلط دی. بالکل ما مور ته مې وختي دا خبره کوله ما د قربانۍ 2 څاروي ولاړ دي نو مې کوشش وکړه چې به دې ښه خوراکونه وکړي مې مولوي صاحب بیګا وی چې په دې باندې پولیس ورات پار کو کنه نو مې هغه ته شډو کې پکې راوتري نو مې کوشش کوم چې کم خوراک دي صدقه ورکوه خیرات ورکوه زه مور ته اکثر دا خبره کوم چې کله سړی خو بهر مزدوري کوي کور ته پیسې راوړي نو تاسو چې کم خوراکي سيزونه راځي نو دا غي نه چیر څومره صدقه ورکوي پته خو نه لګي سړی خدا نه وي د روزانه په بنیاد ورکوي بغیر رمضان بغیر د شعبان د میاشتې بغیر د غټ اختر د ذل حج د میاشتې لکه سبزی رااله نو زه ورته وایم چې ما ورل ډیر خطر ترتیب جوړ کړی چې د اره سبزی نه ته 2 سیزونه راواله لکه پیاز راغلی دي دړې پیاز کور ترال نو هغه نه 2 پیاز راواله 2 ټماټر راواله لګي بنډې راواله 2 شنه مرچکی راواله ماشاءالله د کور په سیستم تاسو ډیر خبرېږئ الحمدلله زه کله کله به کزو مزنان ما ډیر خیال ساتي د ډیر زړه مور دې ګوره کومه سبزی چې راغلی د لکه کیلو کور تراله نو د کیلو نه چې 2 ټماټر لري نو فرق پته پکې نه لګي چې 2 پیاز لري خدا چې تر ټول کې یو کور لولې نو داغي په هغه ټیم پاس شي شین مرچکی شو نیمبو شو ادرک شو اوګه شو زه ډیر ښه طریقه ورته جوړوم ماشاءالله دې کې به پته نه لګي مونږ ته هم نقصان نه او بل بم چې دنو فایده ورکو هغه ته چې دنو فایده مرسي مونږ ته به دعاګانې کوي نو ښه طریقه دغه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غریبانان چې خلک ول راوړي غریبانانو کو چا چې قرباني نه کړي هغه کړه د خلکو نه ډیره زیاته غوخی او نو بس سنبالوي کنه سبا کوي تاسو خو بیا قرباني به نشي کولای کنه او بل ها لان کې سمسته आवाज چې دنه بن شو دا وی چې کم غریبانان چې قرباني نه کړي ما دا مورید لري کړه خو د ټول نه زیاته غوخی د دوی د سوال نوعیت بدل دی غالبا دوی وی چې را غریبان مونږ خو به غوښه نه پرېږدو خپله چې کومه د خدای له طرفه حکم دی هغه سیسه به تقسیمو خو دا غریبانانو کره چې ډېرې شي دا غوښې نو دوی به څه کوي دوی به بیا فریزر کې ږدي نو هغوی له هم نري په کار هغوی د خپل استعمال کي او سر یې ځان له کېږدي ځکه چې د هغوی صرف دا یو ځل دا غوښه او دا اختر دی او د کوم چې مالدار صاحب استطاعت د هغوی خو کال کې هره ورځ د غوښو سره تعلق وي او دوی کله غټه کله نری نو دغه غریب دې ځان لکه کېدي نو کېدي دي خو مالدار دې نه سټاک کوي. صحیح دی جی جزاک الله خیر کو اخیری نه یو څو کالونه لو بیا پروګرام ختمو. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاه صاحب او کاری صاحب دا خان کا کوي مشي نن خو د आवाज بدل کړي تا جوړ د قربانۍ نه مخکې غوښه خوړلې باور ته خا څنګه یې صحت خدي او رجل رسول پورو مریم ماشاءالله. وعلیکم السلام. ډیره مننه او دواګان چې اړین یاد لري تاسو یاد لري دواګان دي جزاک الله. ست پوس پکوي او یو کومه چې اثر روان دي کنه نو غریبانو لکه مدار نه پکړي غریبانو پورا خیال ساتي کنه او د چا غریبانو چې دار نه راځي او دا بازار خلک به خپل بچو لري نو یو
جوړه دي د غریبانو لپاره کنه او ډېره ښکلې خبره ده او بل د وخت دا تقسیم دي دا جوړ کی چیرې غریب سړي د خپل څه پوره ورسي او د رشتہ دار له مخبره خپل څه پوره ورسي او تاسو باندې بیٹم ډېر خیر ما دا پر دورې او ټول دلبر ریډیو او ټول چې مختیا دي ټول د کار چاريان کې دي هغه د دې ټول د دې مینه احترامات کوم او دا خاص کوم چې د صفای ډېر خیال ساتي چې دا په خبره جزاک الله ډېره مننه داور خان لاله خوشاله اوسئ امين آباد اوسئ ډېره زیاته مننه ما وی کوي چې د دلبر ریډیو منیجمنت ته غیلم پکې خیال ساده نو ولې خبره خو بدل نه ډېره زیاته مننه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څه تاسو کوي خبر کوم چې تاسو ته سلام او بیا د دوه موټیاز نیرو تاسو سره کورو ډېر بخو دا مې ګوري مثال ورکو الله دې پس باطن نه راولي دا بالکل زموږ چې تاسو غواړئ مونږ ډېر بخو الله خوشاله ډېره مننه بل د مفتي صاحب نه تاسو کوم چې دا څنګه تاسو وایي کنه دا خلک وخت لري دا چې په خپل نه کوو د کبیا جی او جی هغه بیا دا څنګه چې دی وي چې استعمالي دي خجی هغه بیا خره کخنه دي تاسو پوه شئ نه جناب زه پوه نه شوم جی او تاسو کالم ډراپ شو ډېره زیاته معافي سبحان غواړم الله السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي چرته نه پر دې نه خبره کوم سونا خان خاص سونا خان څه وایي ما وای واځاب خان وایي دا کور مې پرتای دا کنه او نور پیسې سره نشته خو خزه سره مې درې ټولې سونا را بل صاحب خبرو ها صحیح ده تاسو خبره باندې صحه ده غالبا دوی وی چې را عیسی می اسی نیولې ده سراسر شتنا کورم پر دی او نقد یا نور څه تجارت سامان نشته او اهلیه یادې چې هغه سره درې تولې سونا ده نو دا دوی چې کوم اسی عیسی نیولې نفلی نو دا نه کوي بلکې عمده عیسی د خپل کور والا د طرف نه او کی نو او نیت هغه خپل کور والا د پارو کی چې دا داغي د طرفه کوم نو بیا او مغه یو سم کور ته راغله او داغي په غاړه مزاده شي جزاک الله السلام علیکم سلام څنګه چل سلمان شاه صاحب خیری خوشاله اوسئ جی څوک خبرې کوي چرته نه زه خبرې ملک خان خبرې کوم به رښتیا در فراز کړی نه خجی څه تاسو کوي جی د دې قرباني بارے کوم نه تاسو کوم ها یو څه شریک باندې تاسو نه دې اوسته رورجان استاواز کټ کیږي زیبه بدله لکه کسانی کوو کسانی سروي اوسته لکه او په دې کې یو کس ټول ته معلوم دی چې یاره د پیسې چې کوم وړي او ټول ځان غلي کې او به هغه قرباني وکړي نو د ټول نه شو کنه لا چې او کس ته په پته نشته چې د هغه پیسې خراب دي او د ټول خو دي د په ټول دا خبره پرون تاسو ډیره واضحه کړې وخت مختصر جواب ورکړي نو بیا به ختمو دا و ایصدارو کې یو ایصدار داسي چې داغه پیسې ګډي وړي دي نو که وو ایصدارو کې شپږ ایصدار بزرګانی او هغوی ته پتم ني او دا یو پکې پیسو والا ګډ وړو والا دی نو د لاس هغه نور چې خبر دي که نه دي خبر د هغې ټولو قرباني نه ده شوې ټیک ده ډېره مننه کوو جزاک الله خیرا او ډېره مننه زه وایم که مختصر دعا وکړې نو بس بیا به پروګرام ختم کړو آمین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه و آله و صحبه اجمعین الہ العالمین زموږ په حال باندې رحم او کرم وکړي د ذوالحجې دا مبارک شپې ورځې د الہ العالمین زموږ ټولو اوریدونکو لپاره باندې ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي سلمان شاه صاحب شو یا حزب الله صاحب شو یا ما کم خدمات کړي دي زموږ د ملګرو کم کوششونه کړي الله دې ټولو له عیسی ورکړي د ثوابونو برکتونو برخه د ټولو کې د کورونو مسائل مشکلات زمونږ حل کې ضرورت زموږ غیبي ټول پوره کې زمونږ یو ډېره قدرمنه او په مونږ ګرانه خور د هغه بار بار د دعا درخواست کې الله ډېر لوی خیر او برکت خوشاله ورکړي زمونږ په اوریدونکو کې داسې خلک به چې د دعا محتاج به وي څوک نه وي نو الله ټولو له خیر او برکت ورکړي ټولو بیمارۍ ختمه کړي د اختر دا مبارک ورځ په خیر راوستلې کې او په خیر عافیت سره په ټولو باندې ومنځلې کې او د هر قسم شر فتنې فساد نه مونږ ټولو ته امن او نجات راکړي او دا پروګرام اخیری دی زمونږه ان شاء الله پای تکمیل ته اوس وبرسي نو الله پاک دې دا قبول او منظور کړي چې چا اورېدلې دی چا سجده کړې دا مونږ ویلي دي سلمان شاه صاحب خبرې کړې دي الله دې ټول دې د قبولیت مقام ورکړي وصلی الله علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین